بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة النور مدنی سورت نزول کی یوصل دویم نمبر دے پس د سورۃ الحشر نا نازل شوه دے او ترتیب د سورتونو کی سلیرشتم نمبر سورت دے پس د سورۃ المؤمنون نا ربط او مناسبت د دې صورت د مخکې صورت سره په غنو جوهات ده یو دا په مخکې صورت کې ذکر د اوصاف المؤمنین نو په دې کې منع ده د اوصاف قبیحونه چې هغه د مؤمنانو صفات په ځان کې راولي او د دې قبیح صفاتونه ځان بچو ساتي یا مخکې صورت حج کې د مشرکانو صفات او نخي بیان کړي نو سورۃ المؤمنون کې د مؤمنانو صفات بیان کړل نو اوس دې صورت کې د منافقانو صفات او نخي بیانې د دې وجنه ورپسې متصل راوړل یا مخکې صورت کې دعوت توحید وا په دلایل عقلیه او نقلیه سره په دې صورت کې طریقه د نجات خی من الزام المنافقین چې د منافقانو د الزامونو نه بزان څنګه بچ کوي یا مخکې صورت کې اصلاح العقیده وا په دې صورت کې بیان کوي د اصلاح المعاشره یا مخکې صورت کې داغي ټوکې مؤمنانو پوری ذکر کړي په دې صورت کې داغي الزامات ذکر کړي د باطلو په مؤمنانو باندې داود صورت په دې صورت کې اصول ذکر کړي د فارا د دفع د فحشا قواعد ذکر کړي د بهای د بندولو او اجتناب دے من اوصاف المنافقین خلاصہ د صورت دا صورت 15 بابونه دے اول باب لسم آیت پورې دے پدې کی ترغیب دے الی تعمیل الاحکام اول د معاشرې د اصلاح د پاره سلور قاعده ذکر کوي پدې کې اولنۍ قاعده چې ظالم باندې به ترس نه کوي په ظالم باندې با نرمي نه کوي ولیک ظالم سره نرمي کیږي نو بیا به ظلم خلق کوي او یریږي بنا نو د خدای په قانون کې بعد ظالم سره نرمي نه دا ذکر کوي په دویم آیت کې الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا زناکار خز او زناکار سړی وهي هر یو داغه دواړو نه سلسل دوری چناواده کړي وي نو سلسل دوری ولا ورکي ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله او ودنني سي تاسو دې دواړو لرا نرمی په جاری کولو د قانون د الله کې د الله په قانون کې به نرمی دای سره نه کوي دویمه قاعده ناکار انسان د ملګرو نه معلومي چې د کم انسان ملګری خو نو هغه سړی بخي او چې مرګری وسره ناکار نو هغه ناکاري د دې قاعده بیان کوي په آیت نمبر 3 دریم کې الزانی لا ينكح الا زانیه او مشرکه والزانیه لا ينكحها الا زان او مشرک
زناکار سړی نه یو ځای کېږي نکاح نه کوي مګر د زناکارې ښځې یا د مشرکې سره، او زناکاره ښځه نکاح نه کوي مګر د زناکار سړي یا د مشرک سره. کم سړی چې زنا کوي نو دی دا سوچو کې چې دا ښځه هم زناکاره ده چې کومې ښځې سره زنا کوي، او کومه ښځه چې زنا کوي نو دا دې نه وي چې دا سړی په ما مین دی جوړې، دا سړی هم زناکار دی. یعنې د ښو د ناکاره خلکو پته د هغې د مجلس او د ملګرو نه لګي. د زناکار سړي ښځه به هم زناکاره او د زناکارې ښځې خاوند به هم زناکاره. وحرم ذلک علی المؤمنین، او حرام کړی شوی د دا زنا په مؤمنانو باندې. ذالکه کی ضمیر به زنا ته زرستو بیا وضاحت کوم. دریم قانون د معاشرې د اصلاح لپاره دا دی چې څوک په پاک دامنو باندې الزام لګی نو ایله سزا ورکوي. اسې شکونو مکونو باندې خلک بدنامي او گواهان ور سره نه نو سزا ورکوي چې څوک بدنام نشي. دا آیت نمبر 4 کی ذکر کړي والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلدة. هغه خلک چې پاک دامنو خزو باندې بدنامي لګي بیا راتلل نه کوي په څلورو گواهانو نو سزا ورکوي هغې لره. فجلدوهم 80 جلدة، 3 سزاګانې ښیي، 80 دورې ووهئ. چې ولې دې بې ګناه یو سړی بدنام کړ، یو ښځه دې بدنامه کړه، او د دې ګواهي همیشه دپاره مه قبلوئ، دا سړی مردود شهادت شو. او دریم دا کسان فاسقان دي. بیا څلورم قانون ذکر کوي چې څوک په خپلو بیبیانو باندې الزام لګوي چې زما ښځه ښه نه ده، ګواهان ورسره نه وي، نو دا سړی به 4 قسمونه خوري چې زما دې په الله قسمي چې زما دا ښځه صحیح نه ده، او 5م ځل باندې به وایي چې په ما دې د الله غضب لعنتي که چېرته زه دروغ ویم. نو که ښځه خاموش شوه نو ښځه به بیا رجم کړو، او که ښځه 4 قسمونه ښځې وخوړل او دا وایي چې زما دا خاون قسم دی چې دا دروغ وایي په ما الزام لګوي او په ما دې په 5م ځل وایي د الله غضبي که چېرته زما دا خاون رښتیا وایي، نو دې ښځې خاون دواړو قسمونه وخوړل، یو وایي دا ښځه ښه نه ده او ښځه وایي زما دا خاون دروغ وایي. نو په دې صورت کې به د دوی په منځ کې لعان وشي، یو بل نه به جدا شي. په دې اول باب کې دا بیانوي. بیا به دویم باب شروع کی پای کې زواجر دي منافقانو ته او بعض مؤمنانو ته، بیا تخویف اخروی دی د آخرت په عذابونو باندې یره ده منافقانو ته، او اصول به ذکر کی د براءت. دا د دویم باب خلاصه د آیت 27 پورې. بیا د 27 آیت نه و قاعدې ذکر کوي د بهای د بندولو لپاره چې دا قواعد په ملک عام شي نو زنا به ختم شي. یو قاعده ذکر کوي 20 آیات کې یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اهلها. اے د ایمان والو اے سړو مدن نکیږي کورونو ته بغیر د کورونو ستاسو نه، د پردو کورونو ته به اجازه ته مزئ تر دې چې اجازه تو غواړئ او سلام واچوئ دای په مالکانو. دا د غوړه تاسو لپاره که تاسو پوهیږئ. نو یو قانون دا ذکر که چې د پردو کورونو ته به اجازه ته مدن نکیږي، ولی چې دې سره زنا عام شي. ته د پردي کور ته ځې هلته زنانه دي هغه تا ویني او تا غیني، نو یو بل باندې نظر پریوزي، نو دې نه زناګانې جوړیږي. د کومو خلکو چې دا پروا نه خو بس وای دا زمون خپل څنګه خپل لکه چې ته ډېره لرې رشته ده، د ده بابا او زما بابا دا د ترونو زامن وای، او د ده پلار او زما پلار د تره زامن دي، ما خو ډېره لرې رشته شوه، او نو سکه اوس یو بل کره به تپوس روان دي، نو دې نه زنا جوړه شي، نو دا لاره بنده شوه. نو دویم
چې دا بند شي نو بیا شیطان راشي او سړی ته وسوسه اچي چې یاره مخکې خو ښه وخت و خلک به یو بل کره تلل مړه اوس دا څه لانجه ده خلک وایي چې مونږ کره به نه ځو دی کره به نه ځو خلک چا کره نه ځي شرم دی خلک په الزامات لګوي نو دی بیا په لاره کې ولاړي او د پردو ښځو ته ګوري پردو زنانو ته ګوري د مدرسې د چوټۍ وخت شي نو دی به لاره کې ولاړي د سکول د چوټۍ وخت شي دی به لاره کې ولاړي کالج د چوټۍ ټیمې لاره کې به ولاړي او که تیل ورکره نه نو په اوبو به سر غوړ کړی را غوړ کړی پوه شوې او دا ګریوان به کلاو کړی او هره طرف به کېږي او څه کې لکه هسې بس دلته څه کار مې ولاړم ولې چې د جنکو تاوړي راوړي او بس ټوله ورځ د پردو ښځو ته ګوري نو دا لارم قرآن بنده کړه آیت نمبر 30 کې وګورئ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وای مؤمنانو ته چې ښکته کې بعضې نظرونه خپل او حفاظت دې کوي د عورتونو خپل یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم چې خپل بعضې نظرونه د ښکته کې او د خپلو عورتونو حفاظت دې کوي د پردو زنانو ته دې نه ګوري نو چې دا لاره بنده شوه سړی د پردو ښځو ته نه ګوري نو شیطان و یاره دا خو کاروان شو نو دی خو په چل ول سړی ګناه ته تیاری نو زنانه لراشي او هغې ته وسوسه اچي چې ګوره دا سړی دی څومره ښایسته دی ته خو ورته لږ وګوره نو زنانه سره د دې چې بورقې اچولې ده او سره د دې چې چیرې اچولې دی او خلکو ته دا تاثر ورکوي چې زه ستر کومه پرده کومه د خلکو نه ځان په پرده کړی او ټولو خلکو ته چې دی نو په یوه سترګه ګوري پلانې وي خلکو ته په یوه سترګه ګوري ټوله دنیا ته په یوه سترګه ګوري نه دکاندار پرېږدي نه د ګاډي او رشکې والا پرېږدي نه بل پرېږدي هر یو ته ګوري بې ضرورته نو زنانو ته الله پاک خطاب کوي آیت نمبر 31 اول کې وګورئ وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وایا مؤمنانو زنانو ته چې ښکته دي کې بعضې نظرونه خپل او حفاظت دې کوي د خپلو عورتونو د پردو سړو ته دې نه ګوري پردو رجالو ته دې نه ګوري د خپلو عورتونو د نظرونو حفاظت دې وکړي نو دا بله قاعده ذکر شوه او خپل زینت دې نه ښکاره کوي مګر هغه چې ښکاره دی ډول او سینګار دې چاته نه ښکاره کوي نو چې دا ذکر شوه نو دا لارم بند شوه نو شیطان بیا راغی او زنانه ته پړه کې وسوسه واچي چې ګوره دا څومره ښه کالي دي جوړ کړي دي پنځیبونه دي د خپو ګونګري دي پکې لګولي او داړو چاونې لیدل تاړو استعمال نه کړل دا به ټول عمر صندوق کې پراته او بکس کې به پراته دا څومره ښایسته جامې دي جوړې کړي دي زیورات دي جوړ کړي دي او دا تا استعمال نه کړل نو دی په خپو کې ګونګري واچول پنځیبونه واچول په غاړو کې په لاسونو کې زیورات واچي او هغه پردو سړو ته ښکاره کوي نو الله وی ولا یضربن بارجلهن د 31 اخر کې د آیت په اخر کې ولا یضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ندر بغی دا زنان خپل خپې ځمکې د دې لپاره چې ښکاره شي هغه چې پټي د زینت د دینا په لاره کې د شرنګ شرنګ نه کوي چې د خلکو توجه ورته نه راوړي نبی علیہ السلام چې وایي چې کمی زنانا خوشبوئی ولګوله او دا د پردو سړو په خوا تیره شو نو دا خنه ده فهیه کذا و کذا دا داسې داسې دی یعنې زناکاره ده دا ولې خوشبوئی خو ښه شی دی دی وجې نه چې خلک به وایي چې دا څومره مزیداره خوشبوئی وه دا څوک نو د خلکو توجه به ورته راګرځي یعنې زنانه په کور کې دننه خوشبوئی لګولی شي چې کله غیر محرم ورسره نه وي خو بهر خوشبوئی ځکه نشي لګولی چې د پردو خلکو توجه دې ته راوړي نو بهر په لاره چیزي خوشبوئی به نه لګي نو دغه شانه زنانه هغه به په لاره باندې
داسې پانزیبونه او داسې شیزونه خپو ته ناچئ چې د هغې شرنګ په بل چا ورځي. بنګړي به نه شرنګوي، پانزیبونه به نه شرنګوي چې د خلکو توجه دې ته نه راګرځي. نو دا لارم بنده شوه. نو بله قاعده شیطان راغی او هغه نوجوانانو هلکانو ته او جینکو ته وسوسه اچوي چې یې سړیه لار خو د واده غم نه کوي، ستا د همزولو بچي ګرځي او ته لا اوسه پورې کویدنې هم دله لا نه ده کړې. او جینۍ ته وسوسې اچوي چې ستا همزولې خو وګوره چې څو څو بچي دي او ستا د سره لا کویدن هم نه ده شوې، ته به دغه شانه پاتې کېږي. نو دی د واده نه مخکې په زناګانو کې مبتلا کی. نو الله پاک دغه لارم بندوي. الله وی وانکحوا الایام منکم، آیت نمبر 32 کی وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، نکاح کوي به واده لستاسونا. ایامات جمع د ایم ده، هر مذکر چې داغي خزانه او د واده قابلی واده ورلو کوي. اواره جینۍ چې پیغله ده د واده قابله ده نو په نکاح ورکوي. او هغه غلامان موحدین د نیکانو د غلامانو ستاسو نه او د وینځو ستاسو نه هغې له هم ودونه وکوي. ولې چې زنا لارې بندې شي. ان یکونو فقراء یغنیهم الله من فضله، پلار وی په سوله واده وکړم، غریب دی نو غریب یې منو. الله وی ان یکونو فقراء، کوي دی غریبانان، یغنیهم الله من فضله، بے پروا بکی دی لر الله، مالداران بکی دی لر الله د خپل فضلنا. واده د پاره کتا پزان قرض ام راواړو نو دا خیر دی او دا قرض بدل الله ډیر زر خلاص کی. خو واده وکه زمون خلک کوئی ودی ګټی نو چې واده ول په وکه مالکا قرض را واخله خو واده ول په وکه بیا ورست خلاصي کنه. التمس الغنا فی النکاح، په واده کې مالداری طلب کا. واده ولو که چې مالدار شي ګری دا شان به نه مالدار کیږي. نو دا بل لار چې به واده ول ودونه وکي نو زنا به بند شي او بدکاری به ختم شي. چې دا لار بند شو نو شیطان راغی او غلام تا هغه ته وسوسه شي. هغه دا چې هغه ته وی چې مالک خو دې ځان له 2-3 ودونه کوي او تعالی ته سوچ نه کوي چې دام انسان دی. دا خو د الله تقسیم دی، څوک مالک شي او څوک غلام شي، څوک مالدار شي او څوک غریب شي. نو دې تعالی د واده غم نه کوي، نو دې غلامی او زناګانی کوي. د مالک په کور کې د غیر کور بے عزتی کوي، نورو کې زناګانی کوي. نو الله پاک وایي والذین یبتغون الکتاب، آیت نمبر 33 باول کې والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. هغه کسان چې تاسو له مکاتبت غواړي، مکاتب دی ته وایي چې یو غلام مالک ته وایي چې مالک ورته وایي چې مالا دومره پیسې راکا او تا به زه بیا آزاد کوم. نو دا غلام لګیا دی مزدوری کوي، پیسې جمع کوي او راوړي او مالک له ورګي. نو چې هغه څومره مالک ورته یادی کړي هغه برابر شي نو هغه ورته وي زبستو سزا دی. نو دا غلام چې تا نه مکاتبت غواړي، مکاتبت ور سره وکا، پیسې پکې د ودا په مال راکې، دا ستاغه پیسې شوې، ستا قیمت شو او ته د غلامین آزاد. نو د غلامین آزاد که چې هغه آزاد شي او آزاد ژوند تیر کې او ځان له واده وکړي. وما قاعده اخیری چې دا لارم بند شوه نو بیا شیطان راشي او جنکو ته پړه کې وسوسه واچي او زناګانو ته تیاری. نو ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء، خپل لونه په زور باندې په زناګانو مو مجبوره کوي. داسې زینو ته ملېږي چې هغه ځای کې د زنانه نه بچ کیږي. جنۍ په دفتر کې مزدوري کوي، نوکری کوي او ور سرګیر چاپیرا لکان دي، نو دا بسنګ بچ کیږي. داغي عزت بسنګ بچي، شپال ته کوي، رزل ته تیری، هفته بعد راځي، میاش بعد راځي، ته څه خبرېږي. دا سه زینو ته ملېګا چې پاغزه کې داغي عزت خرابيږي. ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. په جاهلیت کې به وینځي ساتلې وي او پاغي باندې به د پیسو د پاره زناګانی کولې. الله وی په خپل وینځو زناګانی مکوي.
بعض خلک ایت د یوس وای چې هغه خپل خزا خپل لور هغه په زنایني او غږ نه کوي او بلکې پیسې په ګټي داس انسان باندې جنت حرام دی او د دې دا پیسې حرام دي دارنګي هغه خپل لونه په زور زناته مجبوره کول داوم دي چې ستالور پیغلا ده او هغه له خلک رشتې لرازي غختو لرازي او ته نه ورکه ته چې دا غریب دی او چې مالدار راشنواله به ورکوما او یاد اسې د نوکری والا راشي چې سبا وتا زمالور لجدين ورڅخه پراخه ملاوي او د دې خو نوکری نشته نو نوکری والا سو کرازینا اوچت عہده والا سو کرازینا او عام خلق له تنور کې هغه دې په دې خیال کې ناولې ده نو هغه دې په زور دې ته تیار کړ چې هغه وایي چې ما دې ورکی چاله او ته نه ورکې نو زناته مجبوره کې نو دا څنګه د پکار دا و قاعده قران د فحشا د بندولو د پاره بیانې او چې په دې عمل وشي نو د ملک نه بزنا او بهایي ختم شي بیا بسلورم باب شروع کی او پای کې دعوت توحید او مثالونه ذکر کړي د موحد او د مشرک او بیا چې د دلایل عقلیه ذکر کړي په توحید د الله بیا ترغیب قران ته او بیا صفات د منافق مؤمنانو او دغه مقابله کې بیا صفات د منافقانو بیا د 57 آیت نه با اخیری پنځم باب شروع کی او پای کې بیا نور آداب چې دا یو قسمه تنویر دې په دغه مخکنو آداب باندې او دغه تتمه ده هغه بیا ذکر کړي دا د صورت خلاصه وا اول کی ترغیب دے الی تعمیل الاحکام چې دا احکامات عمل کرا ولې سورۃ النور داغه سورۃ دے چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قرطبی لیکلی دی کوفی والا ته خط لیکلو او هغه ته وایي چې ان علموا نساءکم سورۃ النور خپل زنانو ته سورۃ النور چې دینو هغه وخای سورۃ النور ورته وایي زکه چې دی کې د زنانو د پردې مسلې دي امام علوسی رحمت الله علیه روح المانی کې لیکلي دي چې امام مجاهد رحمت الله علیه نقل دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان علموا نساءکم سورۃ علموا رجالکم سورۃ المائده وعلموا نساءکم سورۃ النور خپل سړو ته سورۃ المائده وخای او زنانو ته سورۃ النور وخای دارنگی حارث ابن مزرب رضی اللہ عنہ وائی کتب الینا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان تعلموا نساءکم سورۃ النساء والاحزاب والنور زنانو ته سورۃ النساء او سورۃ احزاب او سورۃ نور خای دا هغه سورۃونه دي چې دغه د زنانو د اسلام مسائل دي سورۃ انزلناها وفرضناها دغه ترغیب ده الی تعمیل السورۃ او د دې صورت عظمت شان ذکر کړي سورۃ تنوین برای تعظیم یعنی سورۃ عظیمه دالوی سورۃ ده انزلناها چې نازل کړي ده مونږ دې لاره نو د الله پاک خټول سورتونه نازل کړي دي خدای کې عظمت د دې ته اشاره ده وفرضناها مونږ فرض کړي دي احکامات د دې مدارک وای وانزلنا فيها آیات بینات را لګلی دی موږ په دې کې آیاتونه واضحه لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو پندو نصیحت والی الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا زناکار خزو زناکار سړی وه هر یو د دې دواړو نه سلسل دوری دا اوس اول قانون چې کله یو سړی او خزه زناو کی نو سلسل دوری ولا ور کوي کدا قانون په ملک رایت شو بیا وسوک زناونه کی الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا زناکار خزو زناکار سړی وه هر یو د دې دواړو نه سلسل دوری د دین مراد هغه زناکار خزو سړی دی چې نا واده کړی دی الک او جنای کله واده کړی دی نو داغي حکم بیا حدیثو کې دی هغه بیا تر مرګ پورې پکانو وشته کیږي الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا دلته د زنا په باب کې الزانیه خزه مخ کې کړه او مخ کې سورته مائده کې السارق والسارقه د غلا په مسله کې د سړی نوم مخ کې کړو دا ولې دې کې څه حکمت ده
چې الزانیتو کې زنانه مخکې ذکر کړه او السارقو کې سړی مخکې ذکر کړو. دا غي وجه دا ده چې غلا دا په سړو کې سیوا ده او زنا د دې دعوت چې د میلان د زنانه د طرف نه زیاتی. نو ځکه په زنا په مسله کې الزانیتو مخکې ک او د غلا په مسله کې السارقو سړی مخکې ک. وجه دا ده چې غلا بهادری غواړي، د شپې پاسېدل غواړي او د شپې د چاکور ته چوړي او د شپې په شاړو بیابانونو کې ګرځي. نو زنانه خو د کوټې نه بار نشي وته یریږي، نو به دومره کمزې کې وګرځي. نو هغه بهادری او زړورتیا غواړي. زنانه چې دینو داسې نشي کولای. غلا زنانه کداغه چې تخپمه کې څه شعر راکاږي د چا کنه ابي چې تا وغټ غلا نشي کولای، کاندر چانه نشي واله، گاڑی د چانه نشي پټواله، ساروی نشي پټواله، په شاړو کې ګرځېدې نشي. نو از سارقو زکه سړی مخکې کا چې غلا سړی ډیره کوي او زنا په مسله کې زنانی نو مخکې کا زانیتو زناکار خزا چې د زنانه د طرف نه د زنا میلان نه نو زنا نه کیږي. ها خو چې کله د زنانه د طرف نه میلانی چې دې ځان برابر کړي دي او پردو سړو سره لګیای خبرې کوي په موبایل او دغه شان پردو سړو ته ګوري را ګوري، نو خود به چې دینو مسله ورانی دا چې په کور کې په حیا کې ناس توا په پرده کې ناس توا. نو دا تصور څوک نشي کولای چې څوک دې ته په غلط نظر باندې وګوري. نو زیات تر میلان د زنی طرف نه او بیا د جنې پلار هغه وي زما بي عزتي شوی او د الګ د پلار بي عزتي نه مانی. الکه ډیر کرته داسې وشي چې ویل چې جنې او تختواله دا چاونه وی چې جنې الکو تختو کله کله جنې مو تختای کنه. دا تاسو هم پکار دي دواړه ګناهګار دي. زمنګ د پښتو په معاشره کې الګ ګناهګار حسابيږي، جنې نه حسابيږي. د اسلام په شریعت په اصولو کې الګ او جنې دواړه ګناهګار دي. ځکه زنا الله په دواړو حرام کړي ده، په الګ هم حرام ده، په جنې هم حرام ده. الزانیت والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدا. زناکار خزا او زناکار سړی وه هر یو د دې دواړو نه سلسل درې چې نا واده کړي. کله الکه دلته یو مسله ده هغه دا ده چې واده کړي خو برجم شي، نا واده کړي له بسلسل درې ورکی قران ویلي دي. خو په حدیث کې یو ټکی بل راغلی دی، تغریب عام یو کال د ملک نه شړل دي. نو دا څنګه چل دی؟ دا مسله اختلافی ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای چې د ملک نه شړل دا حد نه دی بلکې دا مفوض ده امام او قاضی ته. کچرته امام ته او قاضی سے ابتدا خبره خخ کارا شوا چې شړوي نو ودی شړی او کچرتا هغه ته دا مناسب نخکاری نو صرف دوری دی ولا ورکی. دا حد لازمی نه دی. او امام مالک رحمت الله علیه وای چې سړی به شړی یو کال به توې کلی نه به بندي، خو زنانه به نه شړی ځکه زنانه شړلو کې خو بیا فتنه ده کنه. امام شافعی رحمت الله علیه وای چې کاغه سړی دی او که خزه ده نو هغه به کال شړلې کیږي د ملک نه، ملک باندې به کال بندي دی کلی له بنه راځي. مطلب د امام شافعی رحمت الله علیه دلیل د بخاری شریف حدیث دی. په بخاری کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، بلکې سر سره دواړه رالل. نبی علیہ السلام ته وایي چې اے د الله نبی صلی الله علیه وسلم مونږ تعالی یو فیصله راوړې ده او زمونږ مېس کې فیصله وکا. وې زما زوی د دې سړی سره مزدورو د ساروی ساتل، نو زما زوی راولګی دا او د خځې سره زنا وکړه، د خځې سره بدنام شو. نو خلک خبر شو او مشران راوچت شو چې بای بیزتی وشوه. نو ما د مشرانو په جرګه دیل چې دینو یوا وین زین په بدل کې ورکړه چې دا ستاره شرم په مقابله کې شو او سلمی چې دینو د لګړي بيزي ورکړي چې دا پکې نورې والا تاوان والا. خو بیا وروسته خلکو ما ته ویلا چې یاره دا کار صحیح نه ده، دا فیصله غلطه شوې ده.
نو ما ویل چې تاسو لراړو چې تاسو زموږ مینس کې صحیح فیصله وکړئ چې صحیح شریعت فیصله څه ده. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې زه بس تاسو مینس کې د الله رب العزت په کتاب باندې فیصله کوم. فیصله د الله پاک د کتاب دادا چې اول بده تعالی ستاغه وینځه واپس درکې دا تا په کس شي کې ورکوله او دویم تعالی بستاغه خپل سل ګډي بيزم واپس درکې دا خو به تعالی واپس درکې. استاد وې نه واده کړی دی نو د پاره بسل دوری مونږ ورکو سل دوری به وو و تغریب عامن یو کال به د ملک نشړو دی په دې کلی کې نو سیږي. دا امام شافعي صاحب دا ټکی راغلی او صحابي ور سره ناس دی انیس رضی الله عنه. انیسا وې تبصار وختي لار شي او د خزینه به تاسو نه وکي کاغه اقرار یو چې او ما زنا کړی دا نو گواهان خوشتنه چې گواهان گواہی وکي نو داغي په اقرار به وسغنی ولې کی کاغه اقرار وکړو رجم کې به نو هغه لاړو چې تاسو ته وکړي چې رسول الله علیه وسلم او رښتیا وایي چې زنا دې کړی کنه هغه او کړی مې ده نو چې کړی دا نو هغه راويستا او پاغه شاړ ازمکه کې ودرول او الته رجم کړ په کانو وشتا داغه خزه مړه کړ په کانو او د ذویل سل دوری ور کړی وې دا د قران دا د شریعت فیصله ده د الله ر کتاب او یو کال د ملک نو شړو دې بدلته ناراضي بس دا فیصله وا. امام شافعی رحمت الله علیه دا حدیث پیش کړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی قرآن کې الله پاک الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد وی زناکار سړی او خزا سلسل دوری وای کدا لازمی حد وی نو الله به صدام ویل چې یو کال به د ملک نشړای. قرآن کې نه راغلی نو زیادت د خبر واحد په کتاب الله صحیح نشو. دویم ادا چې علی رضی الله عنه نه نقل لی چې ناواده کړي الک او جنې زنا وکړه رجم دا دوری به ورکه خود کلی نه به شړې نه ولیک وای شړې خبر به بیا یو ځای شو زناګانی بکی دا شړلې چې دینو فتنه ده. دارنګ حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وای چې یو وینځي زنا کړي و نو هغه ول دوری ور کړي او وی نه شړله ناپید عبد الله ابن عمر نه نقل کړي چې دوری ول ور کړي وی نه شړله. دارنګ ابراهیم نخعی وای کفا بالنفی فتنه شړل خلوه فتنه ده بیا بلانجی جوړی شي. دارنګي دا احکام القرآن د امام جساس وای کدا حد شرعي وي نو په صحابه او په تابعین باندې بدا پټ نه وي پاتې شوی. لہذا زمنګ امام صاحب چې کوم خبره کوي دا بهتره ده چې دا حد شرعي نه دی. البته د امام د پاره دا اختیار شته که هغه ته مناسب ښکار شي نو د ملک نه دی وشړي او کاغه ته مناسب دا ښکار شي چې وی دي نو هدي لکه لازمی نه ده او کوي شړي نو ګناه پکې نشته. امام ته پاره دا ان حاکم نه پاره دا اختیار شته. الزانیه والزانی زناکار خذ او زناکار سړی پسو وي هر یو د اغینا سلسل دوری ولا تاخذکم بهما رأفه فی دین الله ندنی سی تاسو لره پر دواړو باندې نرمی په قانون د الله تعالی کې ان سمانا په والو کې به سره گزاره نه کې چیر خوګيږي او درمنيږي د الله قانون کې بدانه چې چا سره گزاره وکي ته په د الله نه سیوا نه خپکیږي یا چې ته قانون د الله ماف کې دانه دی جایز که کم ملک دا قانون نشتا هغه حاکمان به الله له جواب ورکړي. ان کنتم تؤمنون بالله کې تاسو چې مان لري په الله او پرز د آخرت باندې وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنین حاضر دي شي عذاب د دواړو ته سزا د دواړو ته یو ډله د مؤمنانو نه الکه چې کله دی له دوری ور کوي یا رجم کوي نو اعلان به وشي او ډیر خلک براغون شي تماشې ته. دا ولی دی کې دوه پیدې دي یو خدا دا چې هغه کم کسان له د سزا ملاويږي چې هغه و شرمېږي دا یې د شرمولو لپاره ولی که پټ ول سزا ملاو شي نو هغه خو نه شرمېدل او د غیرتی انسان لپاره دا دوری دومره درمنې نه دي لکه د خلکو خبرې چې څومره بیا زور ورکوي او سړی پریشان نو دی به ویریږي بیا به داسې نه کوي. دویمه پکې دا پیدا ده چې نور خلک دی ته وګوري نو هغه بر دین عبرت والی نو زناګانی بنه کوي. الزانی لا ينكح الا زانیه او مشرکه زناکار سړی نه یو ځکیږي نکاح نه کوي مگر د زناکار خزی او یا د مشرک سره. دویم قانون
چې ناکار انسان د مرګرو نه معلومیږي او زناکار خزنه نه په نکاح نخلی دی لاره مگر زناکار سړی یا مشرک سمانا اکثر داسی زناکار سړی زناکار خزه خوخی د زناکار خزه زناکار خاون خوخی وحرم ذلك على المؤمنين الک یو مسله ده یو خزه ده چې هغه زناکار ده او هغه زنا بس کړه څوک سره نکاح کوي صحیح شرعي حلال نکاح نو کولې شي کنه نو زناکار خزه په نکاح اغستل جایز دي زنا نه منې کنه ټیک ته تو سره نکاح وکا جایز ده او دلته الله وی وحرم ذلك على المؤمنين په دې توجه کوا دلته دا معنی نه ده چې ګنې دا زناکار خزه مؤمنانو لا غستل ناروا دي دلته یو معنی مدارک کوي وحرم ذلك على المؤمنين ذالک کی نکاح ته اشاره کا هو حرم ذلك على المؤمنين اے نکاح البغایا لقصد تکسب بالزنا حرام کړی شوی دی دا یعنی کم څه شی لکه دا د زناکار او خزو اغستل په مؤمنانو د دې اراده باندې په دې اراده باندې چې ته دا خو زنانا سم مخناړي نو زنا ور باندې کېو پیسې پیګټي نو دا سه زناکار خزه د پیسو ګټلو لپاره چې زناګانی کوي او پیسې تعالی درکې دا سه خزه سره د مؤمنانو د لپاره نکاح حرام ده چې نشي منې کول نو می کوا یا وحرم ذالک د دې ذالک امام فراوی د دې ضمیر راجه د زنا ته حرام کړی شوی د زنا په مؤمنانو باندې زنا حرام ده والذین يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء اوس دریم قانون سوک په پاک دامنو الزام ولګي اتیا دوری ورکي چې خلک بیا پاک خلک نه بدنامي هغه کسان چې بدنامه لګي په پاک دامنو باندې بیا راتل نه کوي په سلورو گواهانو باندې په اړه مسله کې مولانا صاحب دو گواهان کافی دي خود زنا په مسله کې د کې حد جاری کیږي کنه په دې کې به کم نه کم سلور گواهانی او سړی به خزه بنئ او سلور واړه مسلمانان به عادلان به او سلور واړه به د شهادت کوي چې دا سړی او دا خزه من صحیح د زنا په کول باندې لیدلې دي چې دا غي وضاحت پر لوس فکر نشم کوله چې دا سه صراحتن الفاظ وي که چرته دا نه او دا منګ ولیدل چې روانو داسي په دې باندې حد زنا نه جاری کیږي دا منګ ولیدل چې د کمره کې دن نه وو خو په زنا لیدلې نه نو حد زنا نه جاری کیږي دا لاړ په یو گاډي کې په دې باندې حد زنا نه جاری کیږي بلکې چې سید زنا باندې ویني الا اصل وجه دا ده ولی په حد نه جاری کیږي زکه کچرته یو الګ او جنې صرف یو بل سره یو ځای شو معنی یو بلی ولی ځان له شو کنه کمره کې یا پلار کې یا بل ځای کې او زنای نه کړي نو ګناګار دی خو لکه حد په نشه جاری کوله الحدود تندرئ بالشبهات مسله ده هغه کسان چې بدنامه لګي په پاک دامنو باندې او بیا راتللو نکړل په سلورو گواهانو باندې فجلدوهم 80 جلدتان فسوء اغیلر اتیا دوری یو ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا ما قبل وید د دې لپاره گواہی همیشه دریم واولئک هم الفاسقون دا کسان دې فاسقان الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر هغه کسان چې توبه وست پس د دین او اصله عمل برابر کا یقینا الله دې بخنه کون کې مهربان والذین يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم هغه کسان سلورم قسم یعنی سلورم مسله لعان هغه کسان چې بدنامي لګي په بیبيانو خپل باندې او نه داغي د پاره گواهان مگر نفسونه داغي نو پس گواہی د یو تند اغي به سلور گوايانی په الله سلور قسمونه بوخري انه لمن الصادقين یقینا د خامخا د رښتینو نه دي اشهد بالله انی لمن الصادقین فيما رميتها من الزنا دا هدايه والا لیکري دی وی ز قسم خورم په الله په نوم گواہی کوم چې زه رښتیا ویم چې ما په دې خزبانه زما چې کم شک ما په بدنامه لګولې دا ما صحیح ویلی دی او دا زناکار ده او په پنځم ځل به وای والخامسه په پنځم ځل باندې به وای الله نت الله دا چې لعنت د الله دی علیه په دې سړی باندې ان کان من الکاذبین کی دې د دروژنونا ويدرؤ عنها العذاب
رستبکی د دې خزنه عذاب لرا ان تشهد 4 شهادات بالله دا چې قسمونه اخري سلور قسمونه په الله انه لمن الكاذبين یقینا دا خاوند د خامخا د دروغجنو نه دی والخامسه او په پنځم ځل باندې دا وایي چې ان غضب الله یقینا غضب د الله تعالی علیها په دې خزبانی دی وی ان کان کیدا خاون من الصادقین دی رښتینو نام سمانا زنانه دا اغا خاموش پاتې شو په دې باندې بیا رجبي او که زنانه خاموش پاتې نشوا او زنانه چې دینو اقرار داسې ویل چې زما د خاون دروغ وي او سلور قسمونه غي مو خړل او په پنځم ځل وی چې په ما د الله غضب کې زما د خاون رښتیا وي نو بس دې کې پتن لګي چې کم یو رښتیا وي او کم دروغ وي شک شو نو بس داسې به وکړو چې حد به یو باندې نه جاری کو دې ته یو خاون ته بولوي چې ته ځان لبل واده وکا ادا خزه پرېدا او دې خزه ته وي چې دا خاون تا نه مني وای دا خانه ده نو ته ځان لبل ځای کې واده وکاو دې خاون نه ځان جدا کا بس دا ولعان شي یو بل نه بد دې تفریقه او جدای راشي ولولا فضل الله ترغیب دے تعمیل د احکامات تا کنوے فضل د الله تعالی علیکم پتا سو رحمته او کنوے رحمت د الله تعالی نو جواب محذوب دے لب تلیتم بالفحشاء خامخا تاسو به مبتلا شوی وی په به حیا باندې وان الله تواب حکیم او یقینا الله تعالی توبه قبل ان کی حکمت والا ہے وأن الله يقينا الله وأن الله أو يقينا الله تعالى چده تواب حکیم توبه قبل ان کے حکمت والا دے ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم اوس د دې زینا دویم باب شروع کوي آیت 27 پورې پدې کې زواجر دي منافقان ہوتا او دارنگی مومنان ہوتا او تخویفات اخرویه دی منافقان ہوتا او زیر ورکی مومنان ہوتا او پدی کی اشاره دا اغا واقعی دا افق تا ماغم ذکر کئی ان الذین جاؤ بالافک عصبت منکم یقینا آغا کسان چی راتل لیکڑی دی بالافک پا دروغ باندی عصبت منکم دا یو ډله دستا سنا ان الذين یقینا هغه کسان جاءوا بالافك چراتلو کې په دروغ باندې وای چې ټسلو کې او ډاکټر ثابت کې نو حد په جاری کیږي او کنه بالکل په نه جاری کیږي گواهان ضروری دي گواهان او شو بغیر د گواهانو نه دا نور خبره غلطی دي خان ټیک شو مسله ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم الک دی کی اشاره د واقعي د افک تا واقعه د افک صدا بخاری کی تفصیلی روایت راځي چې دا صورت د اغه د نزول سبب هم ګرځیدل حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها وايي چې د نبی صلی الله علیه وسلم عادت داو چې غیبا کله jihad ته نو غیبا د بیبیانو په مینس کې حس کو واچو خسنه به واچو نو چې د کمی بیبي بنوم راوته نو نبی علیہ السلام باغ بیبي د ځان سره بوتله jihad ته زکات ته ضرورت براته مجاهدینو د خدمت د دوبو د زخمیانو لبه د زنانو براوړي خوراک به تیارو نو دا پیرا نبی علیہ السلام ته غزوه بنی مستلق تا غزوه بنی مستلق پشپغم کال هجرت باندې دا جهاد شوو دیتا غزوه المریسی اموای نو چې نبی علیہ السلام ته نو د بیبیانو مینس کې حس خچنه واچو زکه چې فرق را نشي نو حضرت عائشہ رضی الله عنها وی پای کې زمانوم راوته نو نبی علیہ السلام ما ته وی چې ځان تیار کا او تب موږ سره jihad ته ځي
جهاد تلاړو چې جهاد وشو واپس چې راتلو نو د نبی علیہ السلام عادت بداو چې د شپې به مزل وکړه نو اخیری وخت کې به لګارام وکړه او بیا به چې دینو سهار وختي دا غزې نه بیا روانې ده نو حضرت عائشہ رضی الله عنها وایي چې یو ځای کې نبی علیہ السلام پړاو تکو شو نو بیا چې نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې الګ ځان تیار کړي چې زو نو خامخا انسان چیزی نو خام او دسماتی تلاړ شي بیا سفر کې خوګرانې نو عائشہ رضی الله عنها وایي زدا سلاړم او دسماتی ته چې ځان تیاروم نو چې راځم نو زوبا نو حضرت عائشہ رضی الله عنها وایي چې زلاړم او واپس راتلم نو زما سره یو هارو من جزع زفارن زفار په یمن کې یو علاقه ده داغه علاقې مشکنی پکې وی داغه زې جوړو او هغه زما غاړه کېو تار به جوړ شو هغه هار زما د غاړې نشلیدلو ان نو تیار وزاغه په سیګر زیدما پای کې زمانه واخو لګیدا خدلته چاته ویلی نه چې زمانه هار رخ شو خداوی زر ګورم او زر راځم پدې کې نبی علیہ السلام او صحابه هغه روان شو حضرت عائشہ رضی الله عنها وای هغه وخت کې د پردي حکم راغلو نو موږ به پرده کوله نو دوخ هغه حوده جګه ډولې غونې چې وا ابي دوخ نه را کوس کړو نو موږ به تیرا کوزي شو اينه بغیر چاپیر پرده تا هوا دنه په کې سړی یا خزه نخ کارا کېدل او حضرت عائشہ وی ز یوازې په دغه یو خباندې په دغه ظلم یو خباندې نو پای کې پرده و ډولې وا هغه حودج کې زبو یغې کې کیناستم نو صحابه برالل نو هغه باغه حوده جونیو نو هغه به د وخت د پاسه کې خود نو بیا چې کمزې کې وخت کې نه وو نو چې وخت به کې نه نو بیا به هغه حوده جونیو نو به راکوس کړ نو زبته په پرده کې راوته بیا حضرت عائشہ رضی الله عنها وی منګه مدینه کې بیماریاں تیرې کړې وي او خوراکونه دومره نو چته یو نړۍ به ملاو شوې به غم نه و د بدن نه منګه ډېری کمزوري او ټولي بی بیان او عائشہ خپل هم ډېره کمزوري و نو دومره وزن زمانه نو چې سره 15 کس یو حوده جو چتای نو پای کې یو کمزوري انسان د وزن څه پته لګي نو حضرت عائشہ وی چې هغه حوده جو چت کړي رې نو داغي دا خیالو چې عائشہ جوړې دي کې ناستا ده نه نبی علیہ السلام ته پته لګېدلې و نه صحابه وتا حوده دی پوخ کې خود او غیر روان شو او پدې کې عائشہ خلا راغلی نه و تیار و عائشہ رضی الله عنها وی چې ما هارومن تورالم نو زه چې رالم هغه زیل نو هیڅ کم نو خلق تلو نو ماړه کې سوچو کې چشپا ده او کزه وس روانه شمه سنه چې په بل طرف لاړه شمه نو دلته بکینه منو چې نبی علیہ السلام کله پوښو ما پسې وسوک راولېږي او دا خو هغه وخت کې داسې اسباب نو چې ټلیفون کړه وی خبر رسوله یوازې عائشہ په بیابان کې پاتې شو عائشہ رضی الله عنها وی زناستو ما ستړیو ما ټول شپه مظلم شوو نو یا د خفغان نه یا د ستړیوالي نه مال خوب راغی چې خوب راغی نو ډډه مې ولګول او سم لاستما وای پدې کې صفوان ابن معطل سلمی رضی الله عنه رستو پاتې شوو او دې په دې لار روانو اله رڼا لګېدلې و خو پورا نه لګ تیارم و اغه د یو انسان جسد لري نه ولید نو چرانیز دې شو نو دا وخت چې لا د پردي حکم نو راغله نو زیلی دلی ماغه وخت نو زی خو پیجندم چې دا عائشہ ده پرده خرست رااله او زه دوم نو ما ځان پورا نو پټ کړي نو هغه چې زه ولیدم نو هغه پوه شو چې دا خو عائشہ پاتې شوې ده نو هغه په زور داوی چې انا لله و انا الیه راجعون حضرت عائشہ وی زد هغه د استرجاع د کلمې د اوریدو په وجه راوي خشومه ازر می مخ پټ کو کینا استما او قسم خوري وي زما د په الله قسمی چې بغیر د دی یوي کلمې نه ما دغه د خلینه بل ته کنه دی اوریدلې وخه کینو او زرا اوخ باندې سوره شوما او صفوان هغه خپل اوخ د مخ نه ونیو د پړینا او روان شو صرف دومره کړیو چې اوخه کله کینو نو دا یری کله کله سن چې اوخ زر پاسي انسان ته راونه ورزيږي نو د اوخ په مخ کې خپل باندې خپکه خدا چې دې زر نه پاسي نو هغه باندې خپکه خوده وا او چې ځکه برابر شوم نو اوخه پرې خود پیسې روان شو خو نبی علیہ السلام او صحابه دې ته په لار کې پته نه ولګېدلې
نبی علیہ السلام چې کله مدینه ته ورسېد د غرمې ټیم چې منګه مور ورسېدو آلته چې هودج کوچ کا نو زپکه نو ما نو آل تاغي ته پته ولګي د ګوره وی نبی علیہ السلام عالم الغیب دی خپل بیبي ورته نو معلومه او عالم الغیب دی جيبه خلق دی حضرت عائشہ وی چې هودج کوچ کا زنو مناغي خبر شو خدا خبره مشهور شو چې عائشہ نشتا نو چې زنانه یو سو منټنی خو بس لوی قصه جوړه شي دا چې تلې د چل شوی دی نو حضرت عائشہ وی بس منافقانو کې ابن سلول منافق واسم د نبی علیہ السلام دشمنو هغه بس په یو خلق خبر کړل چې عائشہ نشته او عائشہ چې تلاړه چا سره تعلق دی په دې کې ما او صفوان ابن معطل رضی الله عنه دواړه ورسېدو غرمې ټیم کور تلاړه ما ټول خلکو دا مشهور کړل چې د صفوان او د عائشہ خپل مینس کې تعلق دی او دا د دې سره د زنا د پاره پاتې شوی ده نعوذ بالله من ذلک بدنام په عائشہ رضی الله عنها ولګولا حضرت عائشہ وی بس د الله کارو ذکر ته چې څنګه لاړم کله کله انسان باندې سفر خران شي نو زه نه جوړ شوم بیمار شوم طبي می کولې او نه جوړه بوم کور کې پرته وم خلکو به بار دا کسی کولې خبرې وې کولې خو ما ته چاغګ نه کو ما ته پته نه و بس صرف خلق بخپل مینس کې لګیاو خو جما خواله برال غلیب شو خلق وی دی مخکې غږ مکوي کنده چا واقعي عائشہ رضی الله عنها وی زنو ما خبره وی ز بیمار او مخ کله کله به می سوچ کې دار علل مخکې چې ودا سه نا جوړه شوما تبوا بل تکلیف او نبی علیہ السلام براغه نو ما سره بکیناست تپوس به مخپمینه او غب شپ به را سو لګو خوش طبيب وکړه او په دې ځل به صرف د الله نبی چې کور تراغه نو ماته به صرف داوی چې څنګه کیف فیکم طبیعت دې څنګه ده نور بیرانه سیوا ته پوسونه نه کول ما بلاړه کې کله کله رامل چې دا سو اجر چې د الله نبی دا پیر ما سره دومره خبرې نه کوي مې کې دیشي وسګار بني یا به طبیعت بوجي خو بس ما اړه کې دا نو چې ګنه داسې قصه شوې ده پدې کې وې زلګه گزاره والا شوما هغه وخت چې زمون په کورونو کې به موږ لیټرونه نه جوړول موږ بدایو ګن ګن چې داسې ګن دي نو زنانه با او د سماتی ته بهر تلی واغه وخت زنانه وی او خلکو چې هغه کلک خلکو خوراک هم صحیح اوس خو بس وروره خلک دونه وړو بولو نسی لکه بار ته جسم رسی هغه وخت کې خصا کار سمو وای یو شپه او بل شپه زنانه او د سماتی تتلو منګه نور بنو نو د شپې بچتلو نو دا سلری بشاړو تلاړو او نو دومره آبادی و نو دومره کلیو نو ما سره زمام د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ماسی و حمنا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کم دینو ماسی و د مستح رضی الله عنه چې کم دینو مور و د مستح مور ما سره روانه و زید لاس نه نیولې ما کمبلې را سګدا غونی و د هغه په کې خپون خطه و خو دراو ورزیدا درزي و خوړه چې درزي و خوړه را پاسه ده څنګه را پاسه ده نو خپل زوی ته خیره شروع کړه ته ایسا مستا الله دې هلاک کا هلاک شي وې ما وتوی چې به سما قلت یا امه مور داستا خبره خډيري ناکار دي ولی چې مستا خو بدري صحابي دي او تا غته خیره کې نو دغه وخت کې ما ته دا وای چې تا ته سپتا ده چې تا باندې خلکو کم الزام لګولې او مستا دا غیزیونه وي غم پکې شریک دي غم وای چې دا خوې دا خلک رښتیا وي نو ما ورته ویل چې څه چل شوی دی نو هغه ما ته قصه شروع کړه چې دا خلک وای چې دا پاتې شو او د دې صفوان سره د زنا اراده و وای زه دغه وخت کې خبره شو ما ته مخ کې پته نه و عائشہ رضی الله عنها وای زکور تر عالم او چې کور تر عالم نو بیماری را نه یې را شو په دغه سوچونو کې شوم په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغې او نبی علیہ السلام ما ته وای چې عائشہ طبیعت دې څنګه ده نو ما ته وای چې خیمه خو یا رسول الله کستا اجازه دي نو زب پلار کړه لاړه شمه وې زه بیمار ما پلار کړه سکول خو په دې خیال تلما چې دل تر تاسو صحیح ال نه وي او زمه چې د مور او پلار کور کې بعد ته پوره واقعیا معلومه کوم چې دا څنګه قصه ده دومره پاک دامن چې تر سره پته نه ده او خلکو کم ځای ته الزام رسولې دي نو یې زلاړم پلار کړه چې لاړم نو زما مور او پلار په کور کې ناس دي چې زور دننه شوم نو بس په جړا شوم حضرت عائشہ وی چې ما یو ورځ او یو شپه زما نسترګو نو وښ کو چې شوی دا نو ما سترګه پټه کړې د مسلسل په جړاو ما نو مور هغه مال تسلی را کوله مور ته هم پته نه و
مور دا خیال لګی نه چې دا ور باندې دی بنو الزام ولګو ورته وی لوري خیر دی کوم جنې چې خېستای کوم خزه خېستای او خاون ته ډیره محبوبي نو پاغي باندې نور بني الزامونه لګی چې د خاون سره هغه مقام کم شي دا به دی بنو سره دروغ جوړ کړي نو یې اغیر له دا تسلی راکړه پدې کې وایزه چې دینو ال تپلار کړه لاړم نبی صلی الله علیه وسلم هغه صحابه راجمع کړل پای کې یو صحابي د اسامه رضی الله تعالی عنہ اسامه ابن زید او بل علی رضی الله تعالی عنہ د دواړه راوغختل چې تاسو راشه او مال مشوره راکړي چې زه سو کما نو حضرت علی ورته وی چې یا رسول الله زنانه څه کمی خو نه دي خیر دې کدی باندې خلکو الزام ولګو دا لری کا طلاق قبل بدل وکړو او حضرت اسامه ورته وی چې د الله نبی زو سپور استا په بیبي باندې د هیڅ شک په زمانه دراغله او زنیم په شی او د خلک دروغ وای او حضرت علی ورته وی ز خیر دې د کور حالات خزو ته معلومه د بریرینه تاسو کوي بریره د نبی علی السلام وینځوا د عائشه رضی الله عنها هغه غسته و دغه په کور کې و نو هغه حضرت بریره را وغوښته چې تر ته وای چې ته په عائشه خو پوهه شوی نه د مخکنه داسې چرته نو بریره ورته وی چې زه خو نیمه پوهه ما ته صرف یو خبره معلومه ده او د دینه بغیر نور عائشه کې ما ته صاحب نخکاری وایسه وای دا نوی نوی پیغله جنې دا وړه ده لا ماشومه ده نو کله کله وړه واغږي او خیال نه نو پاغي باندې سر کی نه دي نو کورنۍ چیلوکې راشي یا ګډوره یا چیلوکې هغه وړه وخوري دا می صرف دا کله کله وتزویم چې دا پټوا او نور دا څه نقصان ما په عائشه کې نه دی لیدلې نبی علیہ السلام دا غنا د زنا باره کې تاسو کو ویزه په نیم پوهه شوی چرته نبی علیہ السلام اغلار جمعه ته منبر ته وخته او صحابه را جمع کړل صحابه ته اعلان وکړ چې څوک پوه شو چې لکه دا خبره دروغ ده او د منافق الزام لګولې دی عبد الله ابن ابي ابن سلول وې څوک نشته چې مال د منافق نخلاص کی سعد ابن عباده رضی الله سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ پاسه ده و یا رسول الله کده د اوس نوې نه زمنګ د قبیلې نو ما وردن سر کټ کړي اوسه پوره خو کده د خزرج نه ده نو صرف تاسو ما ته اجازه تو کوي زبط سر کټ کما بل خو د خزرج یو مشر پاسه سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ هغه د توي ته خو ته په بر وګوره چې ته څنګه ګوري ته زما د قبیلې سړی وجني کستا د قبیلې وي خو تا ته غږم نشو کولای قومیت راوچت شو دا اوس د خزرج خو مخکې نه ډیره دښمنی تیر شوی و بیا غی سره اوچت شو بل خو او سعد ابن عباده بارک راضی دا ډیر نیک سړی او ډیر ښه سړی و خدا په هغه کې دغه وخت کې هغه د قوم هغه غیرت راوچت شو چې ته زما د قوم سړی یادې بل خو د سعد ابن عباده د ترزوی پاسې ده او هغه د خپل ترزوی ته وای والله انك منافق تجادل عن المنافقين قسم په خدای چې ته منافق او ته د منافقانو طرف نه جنگ کې پرید دا منافق کداري قبيله دې د سر کټ کول غواړي یو خوا د اوس قبيله خلق پاسې دل بل خوا د حضرج پاسې دل او په جمعات کې یو بل پسې توري راواغسته نبی عليه السلام ویل چې یو غم نه په بل باندې وړم نبی عليه السلام په منبر ودرېد او بیا غي ته چې کینه غیم کینه ول او دیم کینه ول خبره په ځای پاتې شو نبی علیہ السلام پریشان دی چې خدای سو کوم وحیم بنده ده بیوی بیمار اوم ده تبه ده وحیم بنده ده او غیر چا پیر الزامونم شروع دي نبی علیہ السلام انتهایی پریشان و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وی نبی علیہ السلام زمن کر راغه او چراغه نو پدې کې زما مور او پلار ناس دي او زبس ماغه په جړه چې ختمه چې تلې منو زما سترګې و چې شوی نه دي او نه چې دې نو ما چې تسترګه پټکړې د خوب راغلي دي پریشانی چې نو انسان له خوب ورزي او نه انسان له بیا څه شي خوان ورکي وای پدې کې د انصار یو زنانه وا اغراله اغه اجازه تو وخت زما خال رااله نو ما ول اجازه ورکا غم ناستوا اغه چې زما حالو کته نو بس مام جړل او غیم جړل دواړه ناستو جاړو پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی چې نبی علیہ السلام راغه نو نبی علیہ السلام کې ناستا ما ته وی چې عائشی
سم عمل راته وایا که چرته پاکي نو وایي چې دا کار مې نه دی کړی او که چرته غلطي در نشوي نو الله نه معافي وغواړه الله به دې معاف کړي حضرت عائشه رضی الله عنها وایي ما پلار ته وکتل ابوبکر ته چې د الله نبی له جواب ورکا وایي ابوبکر راته وی چې زه به جواب ورکوم ما ته څه پته ده وایي مور ته مې ویل چې ته جواب ورکا نو وایي مور راته وایي چې ما ته څه پته ده زه به څه جواب ورکم وایي زما زړه نه ټینګې د سترګو نه اوښکې روانې وي خو زړه مې الله کلک کړ وایي زما بالکل اوښکې ودرېدې او ما نبی علیه الصلاة والسلام ته وی چې اې د الله نبی که زه ووایم چې ما زنا کړې ده نو دا خبره تاسو ډېره ښه منئ خو الله ته پته ده چې ما زنا نه ده کړې او نه زه خبره یم او که زه ووایم چې ما زنا نه ده کړې نو الله ته پته ده چې ما زنا نه ده کړې خو دا تاسو منئ نه نو زه څه چل وکړم که زه ویم چې زه نه یم خبره نو تاسو یې ته دروغ وایي او که زه ویم چې کړې مې ده نو په ځان به الزام راواړوم خو ما د ډېر غم او د ډېرې پریشانۍ د وجې نه ما نه د یعقوب علیه السلام نوم هم هیر شو نو ما ویلې چې زما حال د یوسف علیه السلام د پلار په شانه دی زه صرف دومره ویم چې فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون بس زما کار دی صبر ښایسته او د الله نه امداد غوښتی شي په هغې چې تاسو یې بیانوئ الله رب العزت به بس زما امداد کوي حضرت عایشه وایي وای نور پړه کې زه مطمئنه وم چې ما ته پته وه چې ما زنا کړې نه ده او الله رب العزت به زما صفایي رالیږي خو ما ته دا پته نه وه چې ګینې الله پاک به د اسمان نه وحي رالیږي او آیاتونه به رالیږي او هغه به لوستلی کېږي ما ویلې چې چېرته یا به پیغمبر علیه السلام خوب ویني یا به چېرته داسې په بله طریقه باندې زما صفایي وشي دا ما ته پته نه وه ځکه ما ته خپل ځان دومره اوچت نه ښکاره کېده ما ویلې چې چرته په بله طریقه باندې به الله زما صفایي کوي په دې کې نبی علیه السلام ویلا ناستو زمونږ کره پلار کور کره مې چې نبی علیه السلام باندې ناسا په وحي شروع شوه او د نبی علیه السلام وحي چې به راتله نو د هغه کیفیت به بدل شو په یخ ژمي کې به د الله د نبي نه خولې روانې شوې حضرت عایشه رضی الله عنها وایي نبی علیه السلام باندې خولې رالی او وحي شروع شوه میاش پس وحي راله وای دی کې نبی علیہ السلام نه چې وحي بند شوه نو د نبی علیہ السلام د مخ ته خوشحالۍ نه داسې چمک و او ما ته وایي چې عایشې مبارک شه الله رب العزت ستا صفایي د اسمان نه راولېږله دا آیاتونه الله په نبی علیہ السلام راولېږل دا 10 آیاتونه نو ما ته زما پلار وایي چې پاسه مورم راته وایي چې د نبی علیہ السلام شکریه ادا کا وای ما هغه غیرت او غصه ما ورته ویل چې زه د یو شکریه نه ادا کوم ځکه تاسو یو زما خبره نه منله زه صرف د خپل الله شکریه ادا کوم چې الله رب العزت زما په باره کې د صفایي د آیاتونه راولېږل نو دا اشاره د دې واقعي ته چې په عایشه رضی الله عنها باندې الزام لګولی شوی حالانکه عایشه رضی الله عنها چې دا نو هغه د دې نه پاکه وه مبرا وه خو دا ټول کار کړی منافق یې داسې چې دی به ظاهر کې ستا مرګرې ځان حسابوي او وي به ستا مخالف عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه مشهور منافق دا ټول لین هغه جوړ کړو الله پاک وایي ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم یقینا هغه کسان چې راتللې کړي دي په دروغ باندې یو ډله د ستاسو نه یو دا دروغ دي ښه جاءو بالافک افک ویلې کیږي دروغ ته بدنامي لګول ته عصبه منکم دا یو ډله د ستاسو نه لا تحسبوه شر لكم ګمان مکوئ په دې چې دا ناکار دي ستاسو د پاره ګوره په دې کې تسلی ده الله وی په دې بدنامه کې تاسو له نقصان نه دی بلکې عزت دی عزت څه دی یو خدا وجه شو چې دا ټول صورت د دې واقعي د وجه نه الله راولېږه دا پکې خیر شو دویم دا دی چې د بهتان او بدنامي سره د انسان ګناه کمیږي چې یو سړی به ګناه او خلک بدنام کی نو دا هغه ګناونه وسره الله پاک کم کی بل دار چې د عائشه رضی الله عنها هغه مقام چې دنو هغه په خلکو ته معلوم شو چې عائشه هغه پاکه ده دغه عظمت هم په دې کې معلوم شو
ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم ګمان مکوئ پدېګنه چې دا ناکار دي تاسو د پاره بل هو خير لكم بلکې دا دی غوړه تاسو د پاره لكل امرئ منهم مكتسب من الاسم د پاره داریو د دینا بدله داغه د چې کسب کړي د ګنا نه عائشه رضی الله عنها باندې چې کله مصیبت راغله دي بخاری کې راځي نو هغه الله د خلکو د پاره د خیر سبب ګرځولې دي حضرت عائشه نه دوزل هار رخ شوی دی ښا یو ځل ته دیزه کې رخ شو دا غزوه بنی مستلق کې نو چې هار په رخ شو نو بدنامی رااله خدای بدنامی نه رستو الله دا دومره لوی احکامات او دومره عظیم صورت راولېګا دا د خوشحالي باعث شو دویم ځل نبی علیہ السلام او ابوبکر او نور صحابه دي حضرت عائشه وی ما نه چې دینو هار رخ شوی او هار داسې رک شو چې را کوزیده د اوخ نه پزمکه پریوته اوخ په د پاسه کې ناستلو او هار نو دی ګرځیدل یو خو بل خو هار نو نو اخر کې چې بیا اوخ پاسه نو دا غي اوخ د لاندې هار پروتو نبی علیہ السلام عالم الغیب نو هار پسې ګرځي او د اوخ د لاندې پروت دی نه پیژني نه حضرت عائشه وی بخاری کې حدیث راځي وی نبی علیہ السلام ستړیو نو زما په غیږ کې د الله نبی سر کې خود او د شو ازناستو ما نو صحابه په هار پسې ګرځیدل او هار نو دا سه زیو چې پاغزه کې وبنوي د مونږ ټیم راغی او بشتنا نو ابوبکر ته صحابه رالل چې مړ استاد د لورم بلکار نشته خو چې کله مونږ په سفر راشو نو دینه بس چلو رانی بیا ته هار رخ شوی دی او اوس مونږ هار پسې ګرځو او هار شتنا نو ابوبکر صدیق غصه کړ نو حضرت عائشه وی ابوبکر راغی ما پسې او زی په دې تش کیو علما ما ته وی چې تا هر وخت هار رکیږي خو په اشاراتو کې ویلته د الله نبی زما پس غي کې سر کې خود دې چې هغه راويخ نشي هغه ته به خوبي ملاو نشي نو حضرت عائشه دومره ادب نا کوا عائشه رضی الله عنها وی ز سم اوس وزیدم داغه د لاسه خو لکه خوځیدم انا او نمی جړل مې چې د الله نبی راويخ نشي ځان مې کلک کړی دی خو ابوبکر ته دا شونډي چې او راته غوسه دی چې تاسو به زګورم خو سورګه د الله نبی دی بیا به ګورو پلار یو کنه انو حضرت عائشه رضی الله عنها وی په دې کې نبی علیہ السلام راويخ شو او صحابه چې موږ اوخ پاسو نو داغه د لاندې هارو هو بنه ملاویږي وس د مستم راغی نو الله د تیمم ایتونه راولېګل دا خوشحالي شو چې د هار هغه مصیبت کې دا پیدا جوړه شو چې د تیمم احکامات رالل چې ګتا سو په سفر یو بن پیدا کیږي نو فتیمم سعیدا طیبا تیمم کوي په پاکه خاوره نو صحابه ته د الله نبی وشاوي تیمم کوي چې منځو نو تیمم د هغه وخت نه بیا شروع شو ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ګمان مکوئ پدې چې دا ناکار دي تاسو د پاره بلکې دا دی غوړه تاسو د پاره لكل امرئ منهم مكتسب من الاسم دار یو تند دی د پاره سزا دا غیر چې کړي دی د ګنا نه والذي تولى كبره منهم والذي اغسړه تولا کبره منهم چوچته کاغلوی بوج پل دینا ابن سلول چړمبه دا شه د شروع ک له عذاب عظیم د پار عذاب دی لوی ټول مفسرین لیکي چې والذي تولا کبره منهم روح المانی د عائشه رضی الله عنها په خپل نقل کړي حضرت عائشه فرمایي چې ان المراد منه عبد الله ابن ابي ابن سلول مدارک هم دالی کلی دی خازن هم دالی کلی دی عثمانی هم دالی کلی دی ټول دالی کی چې مراد د دینا ابن سلول منافق دی هغه سړی چې اوچته کا غلوی بوج د دینا یعنی دا بنیاد کې خود هغه د پاره د عذاب لوی لولا اسمیتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا ولنو داس آداب ذکر کړي ګوره چې صحابه باندې څوک بدنامي لګی نو ادبونه زده کوي یو ادب داو چې دته په دروغ وي ها کس دا افق دې دروغ دي دویم لولا سمعتموه ولنوا چې کله تاسو اوریدلې وی غیلرا ظن المؤمنون نو ګمان بکړې مؤمنانو سړو والمؤمناتو د مؤمنانو زنانو بانفسهم خیرا په یو بل باندې د خیره په خپل هم جنسو په خپل روحاني مور او په صفانی خګمان ولې نه کو خو عربی مقوله ده چې چا کې دن نس شي نو په بل ماغه ګمان کوي
خسړې به پتا خ ګمان کوي غلط سړې به پتا غلط ګمان کوي وقالوا هذا افك مبين او ویلې به وتاسو چې دا دروغ دي ښکارا لولا جاءوا عليه باربعه شهداء دا علت د اول ادب دروغ ذکرې ولی راتل نه کول د پاغي باندې په سلورو گواهانو باندې فاذ لم ياتوا بالشهداء فسکل چې د راتل نه دی کړي په گواهانو پس دغه کسان د الله په نظم دی دروغ جن ولولا فضل الله علیکم ورحمته واسترغیب دی او تسلی د مؤمنانو ته کنه فضل د الله چې منافقانو باندې الله زواجر راولېګل کنه دا فضل د الله پتاسو ورحمته او کنه رحمت د الله تعالی چې دا عذاب راولېګل فی الدنیا والآخرة دنیا و آخرت کې لمسکم خامخار سیدلی بو تاسو ته فیما پاغ سکے افستم چې تاسو دننه شوی فيه پاغي کې عذاب عظیم عذاب لوی استلقونه بالسنتکم بل علت کله چې اړه ولا راړه ولا تاسو د خبرې لاره په جبو تاسو یعنی یو تکوالا او بل تکوالا وتقولون بافواهکم وی تاسو په خلوص تاسو ما ليس لكم به علم هغه چې نو تاسو را پای باندې دلیل وتحسبونه هینا ګمان کو تاسو پاغي باندې د وړي خبرې د اسانه خبرې وهو عند الله عظیم او دا د الله په نسبانه ډیر لوی خبره وا دا ډیر لوی خبره ده چې پاک دامن بدنامه بل زجر لولا ولولا اسمعتموه او دا ادبم دی ولنو چې کله تاسو اوریدلې وې دي خبرې لرم قلتم تاسو به ویلې ما یکون لنا ندی مناسب منګ لره ان نتکلم بهذا دا چې خلو خوځو منګ پدې سبحانك هذا بهتان عظیم پاکی د تعالی نه یا الله دا د بهتان لوی بدنامه د لوی یعظکم الله بل ادب نصیحت کی تاسو الله تعالی ان تعودوا لمثله ابدا ان تعودوا دا چراغرزي تاسو مثل د دې تامیشا یعنی الله تعودوا مراغرزي مثل د دې واقع ته همیشا یا یعظکم الله مانو ک ينهاکم الله من کوي تاسو الله ان د دې نه تعودوا چراغرزي تاسو مثل د دې ته همیشا کوي تاسو مؤمنان یبین الله لكم الآیات بیان الله تاسو آیاتنا او الله دې په یو حکمت والا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه او صفت د منافقانو او تخویف اخروی یقینا هغه کسان چې خوري چې هغه کسان چې خوخي چې خورش به حیايي هغه کسانو کې چې ایمان راوړل دي منافق غواړي د کدرو خواره کې دارنګي مشرک شرک خوري کافر کفر خوري بدعتي بدعات خوري ټول ته شامل دي فحشا عام دی یقینا هغه کسان چې خوخی چې خورشي به حیاي پای کسانو کې چې ایمان راوړل دي هغه د پر عذاب دې درناک په دنیا او آخرت کې دنیا کې بوله دوری ور کوي آخرت کې ور دی او الله پاک پويږي او تاسو نه پويږي ولولا فضل الله ترغیب دی او تخویب دی ولولا فضل الله کنه فضل د الله علیکم پتا سو باندې ورحمته او رحمت د الله نه نو الله بدل عذاب درکړو جواب محذوب دی لعذبکم وان الله رؤوف الرحیم یقینا الله شفقت کوونکی او مهربان دی یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان بل ادب مومنانو ته پدې کې منع کوي د کارونو د منافقت نه اے د ایمان والو تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان ومن يتبع خطوات الشیطان قدمونو د شیطان سړي هر د ګناکار د شیطان تابعداري د ګنا نه ځانو ساتي چا چې تابعداري وکړه د قدمونو د شیطان یقینا دا شیطان حکم کوي بالفحشاء په بهای باندې والمنکر په ناروا باندې فحشاء هغه چې هر یو عقل بد غني کنه لکه دروغ دی بهتان دی زنا ده وغیرہ او منکر هغه ته وي چې عقل یې غني خو شریعت ناروا غني نو شیطان هر هغه کار تا تخکار کوي خو چې شریعت ناروا غني عقل ناروا غني ولولا فضل الله کنه فضل د الله تعالی چې قران راولېګا او من کړی تاسو د اتباع د شیطان نه ورحمت علیکم پتاسو ورحمته کنه رحمت د الله چې دا سورته نازل ک ما زکا منکم من احد ابدا نبی پاک کړي یا هدایت به نو کړي یو تن تستا سنا همیشا ولکن الله یزکی من یشاء لیکن الله پاک ساتي چاله چې وغواړي او الله دې اوریدونکو پویا ولایات لول الفضل منکم قسم دې نه کې خاوندان د مالدار استا سنا یا خاوندان د غره والی استا سنا دا آیت
د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بارک وی راغله دی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ وای یما علماء لیکلی دي چې کلم مستح ابن اساسا چې دا د ابوبکر د ماسی زوی و مخکې ما د غمور قصه وکړه چې دا د عائشه رضی الله عنها سره روانه و نو دا هم په دې الزام لګون کې وګوره کله کله چې منافق یو د دروغ خبره خوره کی نو پای کې خخ خلک چې دین هغه راشي ولی چې هغه خبرونه متاثر شي په صحابو کې بعض صحابه هغه چې دین په دې کې شامل شوی لکه یو په هغه کې دا حسن رضی الله تعالی عنہ حضرت حسن ابن ثابت چې د نبی علیہ السلام لوی شاعر دم ویل چې دا خبره صحیح ده دا شان مستح ابن اساسا رضی الله تعالی عنہ دیم پای کې وو دارنګ حمنا بنت جحش هغه هم پدې کې وا نور داسې بعض صحابه او صحابيات هغه ویل دا خبره صحیح ده نو هغه د الزام نه متاثر شو د خبرو د دروغ نه متاثر شو نو ابوبکر چې کله دا صفائی الله راولې غلا نو ابوبکر خو 200 دشمن ټول په جندل چې دا چا بډېری خبرې کولې غیم په جندل چې څو غلی و غیم په جندل نو پدې کې لوی کردار او لوی خبرې به مستهم کولې نو دا خود ابوبکر د ماسی زویو نو د نورو نه خو بیا د خلکم ګیلې خو د خپل نه او د یار دوست نه خو بیا ډیره ګیله کیږي نو حضرت ابوبکر ویلا چې کنور چا خبرې کولې خو کولې به نو مستا ته خو زما د ماسی زوی وي نو تم لکه زما لور پسې لګیاوي نو ابوبکر قسم خوړه مستا یو غریب سړی او ډیر فقیرو ابوبکر به روزانه د خپل کور نه ولا صدقه او خیراتونه لېګل وای بس د نن نه بعد به زدل یو شیم نه لګم که دولګي مړکیږي او کپاتې کیږي خو نن نه بعد به د سره زما تعلق نه تعاون سره نه کومه الله رب العزت دا آیت راولېګو الله وی ولایات اولل الفضل منکم قسم دی نوخری خاوندان د غوروالي یا خاوندان د مالداري استاسونه وسعت او خاوندان د مال ایوتو اول القربا دا چې ورکی خاوند څه شي ایوتو معنا الله یوتو چې نو ورکی اول القربا خپل خپلوانو ته والمساکین او مسکینانو ته والمهاجرین او مهاجرینو ته فی سبیل الله د الله په لار کې قسمونه دي نخوري وليعفو ما پیدیو کی ولیسبحو مخدیواړی الا تحبون ان یغفر الله لكم ایت تاسو دا نخو خوي دا چې بخنو کې الله تاسو ته دی صدقه باندې خو الله تاسو ته بخنه کینو بخنم نه د خوخه چې ابوبکر دا واوریدل نو په جړا شو وی بلا والله ان نحب ان تغفر لنا یا ربنا بشک یا الله منګ په دې ډېر خوشحالي ګو چې ته منګ ته بخنو کې او زما توبه دا قسم مات ک د قسم کفاره ورکړو دا غینه او سره ډیر تعاون شروع کوي الله وی چې بخنه ته پدې کومه هغه غیرت راټینګ نه کبیا والله غفور رحیم الله ر بخنه کون کې او رحم کون کې ان الذين يرمون المحصنات اوس دې کی تخویف اخروی دې هغه خلکو ته تر 25 آیت پورې چې هغه په پاک دامن خلکو الزامات لګي ان الذين يقيننا كسان يرمون المحصنات چې هغه پاک دامن لګي بدنامه لګي په پاک دامنو زنانو الغافلات چې هغه نه خبر دي د زنانا المؤمنات چې مؤمنان دي لعنوا في الدنيا والاخره فلنت کړي شوی دي هغه په دنیا او آخرت کې او د پاره د عذاب نازوی عذاب لوی یوم تشهد عليهم السنتهم پکم مرز باندې چې وګوای کوي بدای باندې د دې جبه بدای جبه چې کم دروغ ویلي دا بدر باندې گواہی کوي وای دی مولا سنبم په گواہی کوي او ارجلهم مخفید دی باغ چې دې کم عملونه کړیو دا څه خبره مکوا چې سبب هغه کې هلاک نشي ګوري یوم اذ یوفیهم الله دینهم الحق فدغه رزبانی پورا باور کې دی تعالی بدله د رښتیا او حق ويعلمون ان الله هو الحق المبين او یقین به کې دی چې یقینا الله د حق کارا حق ذات دی او کارا دی الخبيثات للخبيثين اوس د دې زین بشارت د مؤمنانو ته او پاک دامنی ذکر کوي د عائشه رضی الله عنها د آیت معنا دا ده الخبيثات للخبيثين یو معنا
پلیت خزی د پلیت سړو د پاره والخبيثون للخبيثات او پلیت سړی د پلیت خزو د پاره والطيبات پاک زنانا للطيبين د پاکو خاوندانو د پاره والطيبون پاک خلق للطيبات د پاکو زنانو د پاره نو معلومه شو دا چې منافقان پلیت دي نو د خزی پلیت دي د الله نبی پاک دینو داغه بیبي هم پاک دا یو مطلب شو دوی معنا خلق دو قسمه یو قسم هغه خلقی چې داغي پلیتی خبري کاری دروغ الزامونه بدنامي دین بغیر بل کار نه او بعض صاحب خلقی هغه په چا الزامونه نه لګي نو الخبيثات عثماني تګورا پلیتی خبري چي دي للخبيثين د پلیتو سړو کار دي والخبيثون پلیت سړي چي دي للخبيثات د پلیتو خبرو د پاره دي منافقان پلیت دي نو خبرې هم پلیت دي الزامونه دي تش والطيبات او پاکي خبره لطيبين د پاکو خلقو دي او پاک خلق د پاکو خبرو د پاره دي اولئک مبرؤون دغه کسان عائشه او صفوان رضی الله عنهما پاک دي داغه مما یقولون چې دی وای لهم مغفرة ورزق کریم دې لپاره بخنه د دې د ګناونو لپاره او رزق د عزتمن په جنت کې نو تر دې پورې الزامونه او صفائی د عائشه رضی الله عنها هغه بیان شو زواجرو اوس دې ځای نه دریم باب یا ایه الذین آمنو دریم باب دې تر آیت 34 پورې پدې کې و قواعد ذکر کړي د دفع د فحشاء لپاره چې به حیاي و علی ختمیږي چې دا قواعد په ملک رایج شي یو قانون یا ایها الذین آمنو ایمان والو اے مومنانو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم مدن نکیږي د پردو کورونو ته بغیر د کورونو تاسو نام زنا هغه وخت عام شي چې خلک یو بل کر به تپوس زی نارینه په کور کې نه زنا نه او ته خپل سړی دن ناراضه چې کم سړی او د کمی جنۍ نکاح کیږي نو ځان لوالد د حرام او ناروا دی ها نو یو بل کر به تپوس نارینه اجازه ته دل درک لارشا ډوډۍ دل کړي دا دعوت در کړي ده ملاقات لذي تپوس لذي زنانه په ډډی تشي نو تورشا او هغه سره ملاقات وکړه راځه نارینه نشتا نو ته دنه چا خواله زي زنانه خواله زي باز سړی کار دی چې د خزولې خزو سره چې ناس ته نړیر خوشاله پلانې ته څنګه او پلانې ته څنګه ټول ورځ د خزو سره بس ناس دي که غم خادي کوم ته ګوري نو نور خلق به پوجره کې ناشتي او خزولې بتلې نو خزو مینس کې بناستي دی بل تاغي سره غپ لګي خدای له پیړه خوارک تا تاسو بلا غواړي وښوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم مدن نکیږي کورونو خپل پردو کورونو ته بغیر د خپل کورونو نام حتا تستأنسوا تر دې چې اجازه غواړي وتسلموا علی اهلها او سلام واچوي داغي په اهل یو دا چې به اجازه ته مزه او چې زین اجازه غواړه او چې دن ورشي نو سلام واچوا دې سره خیر او برکت راځي تر دې پورې مسله دا ده چې سړی خپل کور ته دنه نکیږي کنه به پردي چې کمیله کستا مور دا داغه په یو جدا کور کې ده او ته د مور کور ته ځي پلار کور ته ځي نو آلته به ودرېږي او आवाज به وکړي چې داتلو اجازه شته کنه زمون خلک دا کار نه کوي اجازت کې د توک چراشه نو وخا کوئی مرزا نو خپکیګم واپس شه بلته مراشه کنه تا ځان له اوسګار ته مو کتاب یا اوسګاریه بنئ نو ولی کته اجازت نه غواړي نو سپته لګي تخپل کور ته لاړ شي ستا بیبي یا ستا مور یا ستا پلار او دسماتی ته ناشته او مطلب پردې نه دکړو تو ورلې نو تب ملامت یا ملامت نو چې تبا رودريږي او تا आवाज وکړه اجازت دی وغوښته هغه بزان سنبال کی بیا لاړ شکنه د دې وجنه ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ داغه کور والا وای چې کلم ابن مسعود کور ته راغلی دی دا سه پټ کور ته نه راغنه وته بار به ودرې د خپې به دا سه راخ کلی کشار به وک یا به چې دینو غاړه هغه چې دینو تازه کړه دکانې به وغورځول مونږ ته پته ولګی چې ابن مسعود په دروازه کې را روان دی دا ادب دی دا احترام دی کله کله دا سه وشي چې سړی دا سه حالت کې لاړ شي چې حرام او ناروا به مغه حالت نه خو بیا پریشانی نو دا سه مزه دیو جن امام احمد ابن حنبل وای چې یو سړی خپل کور تمزي نو مستحب دادی چې غاړه د تازه کی
پانی دی بار ور سره لګي وکړه پي چې خلکو ته دا پته ولګي چې د بار نو څوک روان دي. دا ادب دی. او که پردي کور ته ځي نو بعض خلک داسې کوي چې اول به د کور په دې شروع کې تمبو کې رسوګون انو بیا ورستو ټک 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 ور به وټک یلکه به خواندا چې تا وکتل نو وسله اجازه غواړي بیا خو تار سولې ده دروازې ته مخامخ بنه ودرېږي. کله یو سړی ته د دروازه وټکواله دروازې ته مخامخ مو ودرېږي سیټ ته ودرېږي ولی چې هغه ور کولاو کې نو دنه ټول کور ښکار شي اړخ ته ودرېږي او بیا چې هغه راشي دروازه واپس بند شي وسره ملاو شه دی به ورته نیغ مخامخ لکه کوتک ولاړي پلانې کور کې شتا او درغه دیو ته مخامخ ولاړ نه چې ور کولاو کې مخامخ خزه ناست نو غر سوي هغه کې معقل نشته او په دې ملمه کې معقل نشته. دا طریقه غلطه ده. او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي کې یو سړی ستا په دروازه کې یا ستا د کور په سورو کې دیوال سورو کې ګوري ستا کور ته او ته د دننه غلې غلې رالې او تاول په دې سیخ باندې د سترګو واله کنه وړاندې کړه تاوان در باندې نشته ځکه چې دی ولې پر دې کور ته ګوري اجازت خو دې لدی چې ته دنه پر دې خزي ویني او چې ته غي ته ګورې نو بیا اجازه ته ضرورت شو. پوه شوي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو لا تدخلوا بیوتا او ادب دادی چاله دی आवाज ورک نو هغه د دنه نوازو کی چې سوکي نو زمونږ ډیر خلک ته زېما نو ته سوکي زیم باندې کار نه کیږي هغه خو ته د आवाज نه پیژندل چې ته زېما نو زیم سبا دی پیژنې چې تا هغه وې سوکي نو خپل نوم یاد کا صحابي وې زرالما د الله د نبی دروازه می وټه کوله دنن आवाज راغی چې من سوک دی نو ما ورته ویل چې انا زیم جی وې د الله نبی دنن आवाज راک انا زوم زیم کنا یعنی کانه کرهها وې چې د الله نبی دا خبره بده وګڼله نو می یادوا چې پلانې ما لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم مدن نکیږي پردو کورونو ته بغیر د کورونو تاسو نه تر دې چې اجازه غواړي او سلام واچوي دای په مالکانو دا دی غره تاسو د پاره د پاره چې تاسو پندوالئ فإن لم تجدوا فيها احدا کو نه مونږ تاسو په دې کې یو تن لرم فلا تدخلوها پس مدن نکیږي دیتا تر دې چې اجازه ټکړې شي تاسو ته کور کې دن نسوک نشتا او تو ورټکه نو اسنه چې ته په دیوال ور واوړې زه واپس خپل کور ته لاړ شم و ان قیل لكم کوم ویلې شي تاسو ته ارجعوا چې واپس شئ فرجعوا پس واپس شئ هو اسکالکم دا ډیر غوړه دي تاسو د پاره او ډیر بچکونکي دي د بدنامۍ نام والله بما تعملون علیم الله باغی چې تاسو کوم عملونه کوي علیم پواده ليس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونة نشته پتا سبانی گناہ دا چې دن نشي کورونو ته غیر مسکونة چې پای کې څوک نه اوسېږي شاړ کور دې بند او غیله چې واست بچانه اجازه غواړي هغه کې ستا سامانونه پراته دي ساروی دی ولاړ دي بوس دی پکې پراته دي بل شی دی نو کته راشه بند دروازې ته وی چې اجازه ده نو بوس خو ته نه شي ویل چې راځه او نه د تغوان आवाज کولې شي دا خیر دی پای کې سامانونه تاسو یې نه کې ګنا نه ده الله پويږي پاغه چې تاسو ښکارا کوي او پاغه چې تاسو پټوي مقصد د دې ادب داده چې بی اجازه ته مزه ها ستا خپل کور دی زوی دی په یو کمره کې دی او ته بل کمره کې چې ته د هغې کمرې ته ځې نو اواز وکبار او هغه چې ستا کمرې ته راځي نو اواز دی کوي داسې مزه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم دویمه قاعده دې سره بل لار بندي چې یو بل کر نزي نو شیطان بیا راشي او سړو ته وسوسه چې مړه دا پکې د خلکو نوې قصې راويسته په خوا پکې دا خبره نوې خان په یو کوټه کې بټول خلک پراته وي او څه دین په یو کور کې وي چې دلته دیوالو کا ولته دیوالو کا دای په کې نوې غوېمې وي راويسته نو بیا وای مړه دا اوس نوې نوې قصې شوي خلک یو بل کر نزي نو الګ تړه کې شیطان وسوسه چي چې پردو جنکو ته وګوره نو دې په لار کې په غوسو کې په غم خاده کې ټول ورځ د پردو جنکو تماشې کوي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وایا مومنانو سړو ته چخکته کی بازي نظرونه خپل او حفاظت دي کوي د خپل عورتونو پردو زنانو ته دې نه ګوري د خپل عورتونو حفاظت دي کوي ولی ځکه چې پردو زنانو ته قتل دا ناروا دي او دا حرام دي
او دین بیا زنا جوړیږي. شریعت زنا بند کړي د زنا اغلار او دواعی مخکې نه بند کړل. دیو جن یو عالم لیکي کل الحوادث، علامہ ذهبی په کبائر کې لیکلي کل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. څومره مصائب او تکلیفونه چې دي داغي بنیاد چې دین او د نظر نه دی، چې اول الګ او جنې یو بل ته وګوري نو هغه نه په یو بل مین شي او فتنه جوړ شي، او دا لوی لمبي چې دي نو دا د وړو وړو تلونه جوړيږي. لوی بلمبا به ټول کله نشي مړ کوله، هغه پاول کې معمولی تلې خو چې مړ نشي نو هغه نه دا شی جوړ شي. نو چې دا د نظر پابندي نه کیږي نو زناګانی ته جوړی شي کنه. وایا مؤمنانو سړو ته یغضوا من ابصارهم، چې خکته کی باز نظرونه خپل، ويحفظوا فروجهم، او حفاظت کوي د خپل عورتونو. مسله دا ده نبی علیہ السلام صحابه ته ویلو په لارو کې بنه کې نه، لارو کې ناس ته مکروه ده. نو صحابه وې د الله نبی سو کو چې ډیر نه بیٹک نه بل شي نه مجبوری شي، نو بیا نبی علیہ السلام ورته ویل که خامخا په لار کې نه نو بیا به د لارې حق لارې لور کوي. هغه سړی د لار کې کینی چې د لارې حق پوره کی. نو صحابه یې د الله نبی د لارې حق څه دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي د لارې حق څه دی؟ غض البصر، سترګې ښکته کول. لار کې ولاړې یا ناستې او زنانه روانې نو ښکته به ګوري، ردو ښځو ته به نه ګوري. کف الاذى، تکلیف والا شی د لارې نه لرې کول، دا د لارې حق دی پتا. او بل رد السلام، څوک تا په خوا تیریږي کنه او سلام یې واچو نو علیکم السلام ورته وای، دا حق دی. کني نو بیا چې ته لرې لاړ شه چې تا باندې څوک سلام هم نه چي، او یو نی ویره استاد سلام نه چي، کله وی دا پلانې سلام نه چي، ته د سلام په جواب نه پیګنو چې څوک در باندې سلام واچي نو ته خیر علي، دا څه جواب دی؟ تب وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ، دا سی وایا. خجی امر بالمعروف او نهی عن المنکر بکې دا د لارې حق دی. ذالکم ذالک ازکا لهم، دا کار غوړه دی د لپاره. ان الله خبیر بما یصنعون، یقینا الله خبردار دی پاږي چې دوی کوم کارونه کوي. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، دا درې مقاعده چې لکان منشو نو شیطان جنکو ته وسوسه واچي، نو دې ټول ورځ په دې چیل کې پټ مخ د پردو سړو ته ګوري، او کله په لار کې روانه یو دکان ته ګوري، او کله بل دکان ته ګوري، او کله یو خوا او کله بل خوا. دا ناروا دي. اوای مومنانو زنانو ته چې خکته کې باز نظرونه خپل، حفاظت دې کې دا عورتونو خپل، ولا یبدین زینتهن، او نه د ښکارا کې دا زنانه خپل خایس او زینت، الا ما ظهر منها، مگر هغه چې ښکارا دې دا غینا. ابن مسعود رضی الله عنه وای مراد د دینه هغه جامه ده او دا کډا سره پړونه دي چې دا نه پټيږي. کدی دې د پاسه بل واچي هغه بخکاری، کدا هغه د پاسه بل واچي دا پړونه خیر دی. کینینو اصل عقل دا تقاضا کوي چې د زنانا جامې دي هم څوک ویني. اوس خوشې ګډ وډ دی په خوا ډیر ادب. دکاندار له یو سړی چې لاړ نو هغه وته مال د زنانو کپڑے راکا، نو د زنانو کپڑے به ته واغستی او پټ به وتړلې پرومیال کې او کوړه به راوړلې. هغه به داسې بې ځایه چې دینو هغه نخ کار کولې. اوس خو دکاندارانو ناول حیا لاړه، دا بوتانی جوړ کړي او هغه ته به دا جوړې ورغوستي ښا، او دا اوچت اوچت سینې به په جوړې کړي چې خزو ته وای چې دې کې به داسې ښکارې کې دا جوړه واچوي. دا څومره د بهای شی شروع شو. او دا لاسکه چې جامې زنانه ویسي خوړونو لا، نو په خوړونو کې وینځي او بیا پاتې خوریم کې د خزو جامې په ټولو خوړونو کې خوري کړي او په بار زینه کې خوري کړي. د زنانه جامې چې څومره پټ ځای کې نو دومره خيري. اول خدا په کار ده، خو اوس کبار راوځي نو که چیل له برقه دا پړونه دي ناغه خو بخامه خاخکاری، ځکه چې دا د زنانو لباس دی، که د سړو غواچي خو بیا ګناه ده. نو اګه داغه د پاسه بل برقه واچي هغه بخکاری، نو الا ما ظهر منها نه دا مراد دی. خان ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، نه د ښکارا کوي خپل زینت مگر هغه چې ښکارا ده د دینا. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، او راتاو دي کی چیلونه خپل د خپل ځانونو نه، د خپل گریوانونو نه،
بعض خزو چیل په سر کړي ځان پکې د ګرمۍ نه مړ کی خو غاړه ښکاری مخ ښکاری غوګونه پکې ښکاری او اسې ځان نه تاو کړي لکه چې سړی ساړه کیږي او ساده ری ځان تاو کړي اسې ځان سره د ګرمۍ نه وځ نه ځان پکې پټ کړي د چیل مقصد ځان پټول دي اسې ځان تاول نه دي ولا یبدین لاس به ګوتونه ډکړي د سرو یا د سپینو یا د پیتل خو سړولم ناروا دي د اوسپنو د پیتل او خزلم ناروا دي دا ګوتې خلکا ځان له بشو شا برابر کړیو دا وش دینو د برقین او د چیل نه به د لاس بار راستلې موبایل کې وسره سي چې هغه په لاس کې بار نیولې چې زوم داسې شی مجمع سره موبایل لیکه واښوي خلکو ته به ښکارا کوي چې د 100 روپۍ به وسره نو هغه پرس به په لاس کې نیولې خلکو سره کروڑونه په جیب کې پټې کړي اته سره 100 روپۍ هغه نه غنیږي کې ځان خلکو ته ښکارا کوي ا دې وایي چې د سړی په دې نه پیږي نو ولی نه پیږي ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن د زنانه د زینت د ښکارا کول زینت کم دي چاته به زینت ښکارا کوي پردو سړو ته نه دا بخپل خاون ته زینت ښکارا کوي نو کور کې دا دغه خبره د غوجل موږي هغه ښه خیرنی جامې بیچوي او چې بار زینو دی بزان برابر کړي کور کې ځان برابر او خاون په مخ کې او خپل محارم ته زینت ښکارا ک پردو ته نه ولا یبدین زینتهن نه د ښکارا کوي خپل زینت الا لبعولتهن مگر خپل خاوندانو ته او آبائهن یا خپل پلارانو ته او آباء بعولتهن یا خپل سخرانو ته سخر او ابنائهن یا زامن خپلتا او ابناء بعولتهن یا د خاوندانو زامن بنزی چې ورته وای او اخوانهن یا خپل ورونتا او بني اخوانهن یا ورونتا او بني اخواتهن یا خورینتا او نسائهن یا مؤمنانو زنانو ته هن زکوي چې کافر خو ته بم زینت نخکارا کوي بدکار خو ته بم نخکارا کوي ځکه هغه بیا خاوند ته وای او نور سړو ته پلانې جنې ډېر خسته ده پلانې داسې ده اغه ته بزینت نخکارا کوي چې ستا خبره بل ځای کې کوي وښوي به شرم خدای ته بزینت نخکارا کوي او ما ملکت ایمانهن یاغه چې مالکان دي د خلاصونه دینه مراد وینځي دي ګورخه او التابعین یاغه خدمتګاران غیر اول الاربا چې دي خاوندان د شهوت من النس من الرجال د سړونا یو نامرد سړی دی چې اگر سړی او خزې څخه فرق پکې نشته معنا دار چې دا غاړو زنانو ته میلان نه داس سړی نه ک پرده نه کینو خیر دی او الطفل الذين یا ما شمانه کسان چې ندي خبر په عورتونو د زنانو د سما شوم نه ک پرده نه کینو خیر دی نور به پرده کوي ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن سلورم قاعده نه برابر خپل خپلې د پاره چې معلوم شي خلکو تاغه چې پټه د زینت د دینا لار کې بخپل پانزيبونه خپل سندل خلکو ته نخکارا کوي زنانه د داسې پیزار اچي چې هغه کې دا کلب ډیر نه بعضی خزو هغه لکه دا تبه چې د اس پنالونه والدي پلار روانه کلب پکړو داسې پیزار اچوا چې پای کې کلب نه ډیر وس مصیبت دا ده چې داسې زونه راويستل چې په زوره زنانو ته د خلکو نظر راګرځي نری جامې د سړو په جامو کې نری نه د زنانو هغه ټول جالونه راووتل د سړو پای کې دا کلب په پیزار کې دومره نه او ته زنانه ته به د میخ د پاسه ولړ نری غونی او شی به د جوړ کړي سیندل دی وای واښوي نو کېلې خپداسي شي او داسي شي نو بیا خپواوړي او لوی مصیبت بیا جوړي واښوي نو دې ته ضرورت سره خو سم پیزار وګوره او خپه کې خپک دا او پاغي باندې ځه ولا يضربن بارجلهن ندرا بغي خپل خپې د لپاره چې معلوم شي خلکو تاغه چې پټه د زینت د دینا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون په کار د چې زنانه د کور نه باروزی دا بخپل خپیم پټه ساتي جرابې به ورته چي دا خپل لاسونو تم دستانه اچي او دا به مخم پټ ساتي دانا چې دا د سندل واچي چې هغه ټول ګلونه یو ته چې د خپونه ګلونه تاو شوی دي دام ناروا دي داسې لاسونه چې دنو پای کې ځان لدا زنجیرونه چولي او دا ځانې برابر کړي دا ناروا دي دا ناجایز دي دستانه پیدا کلاس پکې پټکا او که دستانه نشي نو په چیل کې خو پټکا کنه په بورقه کې خلاص پټکا
ولا يبدين ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون توبو باس الله تټول مومنانو دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ. بل قاعده وان کې حلیاما منکم زناګان به ال ختميږي چې نا واده کړو له ودونه وکي زوی دې زلمې شو واده ولوکا لور دې پیغله شو پنیکای ورکا زوی له واده نه کینو زنا بکی لور پنیکا نه ورکینو چې ته بزی چا پسنو. وان کې حلیاما منکم نکاح کوي به واده ولستا سنا والصالحین من عبادکم و امائکم ایاما جمع د ایم ده هر الک ته وی چې هغه د واده قابل او خزه نه او هر خزه ته وی چې د واده قابل او پنیکای نه ورکي نکاح کوي به واده ولستا سنا والصالحین من عبادکم و امائکم او موحدین نیکان د غلامان استاسونه او د وینځ استاسونه ای یکونو فقراء کوي د غریبانان یغنیهم الله من فضله مالدار به کې دی لره الله د خپل فضل نام والله واسع علیم الله پراخ رحمت والا او پوهه دی. بعضی وی ودی ګټینو واده بوله وکم په نو کم زنه وګټي واده ولو کنو بیا ته ګوره ته کینو هغه وینه ما په حضور دی رستنه ستا په خله نه کوي کار او د خزه په خله به بیا کار کوي بیا بار کار لمنډي وي بیا یو وخت کې دمه نه کله روزه یو ګرانې په د شپې بزو خو ډېړي خو بکول غواړي کنه بیا به نه دمه کیږي ښا. الله الله یکونو فقراء یغنیهم الله من فضله ګوري خان خلق بار ملک لزی وي پیسې ګټما او پدې کې زمالدار کېګم. ابو بکر رضی الله عنه وای یا ابن مسعود رضی الله عنه التمس الغنا فی النکاح مالداری په واده کې تلاش کړي واده وکړه چې الله دې مالدار کړي واده سره سړی مالدار کیږي او مشاهده هم ده ولی چې سړی نه واده کړي نو دې پیسې نه ګټي او یې چا لګټما او چې وی ګټي نو کور کې ور کوي نه پوښوي هغه په لو پرو باندې والوزي کله هغه هوټل کې خوراک کړي او کله په دې هوټل کې خوراک کړي او کله یو خواته او کله بل خوا نو نوجوان هغه د ټول کور نه سیوا پیسې ځان لګي د ټول کور خرچه دومره نه لکه یو نوجوان خرچه جسو نه موبایل هغه قیمتي او ورور هغه خپل ځان له زلوټ بیل کو پر دوی نه کولې بیلې کوي پوښوي دا چې ولا وادو کې نو بیا د داخل ځای راشي دی بیا بے ځای پیسې نه لګي دی بیا وای مړه وای رسو کما بچی می دي خرچه می دا دی واغ دی دا هغه دغه خبره وای چې واده نه کړي نو د دکان نس شي کوړه نه راوړي چې وته وی راوړه او چې واده کله وکي نو بیا چې رواني انو کو څوک د ګړی یو چکی ول اور کې د زادر پوری وتړي یو ټیم چې خو به پکې پخشي کنه واش یو ټیم چې کار خو کوي کنه بیا غد ګړی چکیم به زین پریدي چرته څوک بوټي وای نو دیو په لار رواني کاکا دا پوستکو باندې خصنه وي چې دا ز کوړته وي سما اواز به چرته د پټینه خشاک نه راوړه ولی چې اوس سره غم شي کنه التمس الغنا فی النکاح الله الله کې دی غریبانان مالدار به کې دی لره الله د خپل فضل نام حدیث کې راځي درې قسمه خلق دي چې الله د دې سره امداد کوي او په الله باندې د دې امداد لازمی دی د خپل فضل د وجه الله په ځان لازم کړی دی یو هغه سړی چې واده کوي په دې خیال چې مال الله د زنانه پاک وساتي نو کده قرضدار شو الله به د قرضون نخلاصي. دویم چې یو سړی مکاتب دی او مالک له پیسې برابرې کو مکاتب هغه غلام چې مالک ورته وي دونه پیسې را کته آزادي او دریم هغه مجاهد چې د الله په لار کې jihad کوي دی باندې او د شپورز د الله د دین لپاره جنگيږي الله به غیبی د امداد کوي او دی کې هغه سړی هم داخل دی چې هغه شپورز د الله په دین کې لګیایي الله به داغه کارونه غیبی برابرای. والله واسع علیم الله پراخ رحمت والا او پوه دی. وليستعفف الذين زان بچ کی د زنانه هغه کسان لا یجدون نکاحا چې وسنم امید نکاح حتا یغنیهم الله من فضله تر دې چې بے پروا کی الله مالدار کې دلر الله د خپل فضل نام. یو سړی دی چې اغلا د واده خرچه وسره نشتا مہر نشتا خرچه نه پکا نشتا نو د زنانه رضان بچو ساتي نو زنانه بزان څنګه بچ ساتي هغه دی روجی شروع کی نو زمونږ نوجوانان روجی نیسی هغه خو پرزی نه نیسی نو بوډاګان به تراو کې ولاړی او د چې ماخام څنګه روزه ماته کې غنا مونږ وکشي پرز کې به دومره زی نه چې جمعات باغ د دیواله پورې ډکی خو چې تراو اخراجی نو بیا په ټول تختیدلی او دغه شان پښمنی کې ټول پاسی خو ماخام ته ډیر کم ورسي خان هو شو چرته یو ځای کې چرته بل ځای کې ناز د میتیازو په بانه باندې ناز ته شربتونه سکي
بار ته په بانا باندې ناست او خوراکونه کوي بیا نو نوجوانانو له روزي ډېری پکار دي او خصوصا هغه نوجوانان چې داغي ودونه نه دي سره داغي خواهشات کمزوري شي د زناګانو نه بچي والذین یبتغون الکتاب هغه داو مقشبګه قاعده هغه غلامان چې غواړي مکاتبت لره مما ملکت ایمانکم داغنه چې مالکان دي تاسو خلاصونه فکاتبوهم واغی سره مکاتبت کوي امر د استحباب د پاره دی ان علمتم فیهم خیرا کمالوم تاسو ته پای کی کسب یا خیرن معنی ایمان واتوهم مما لله الذی آتاکم دعام خلق ته خطاب دی مکاتب ته مالک وی مال پیسې برابر کړي ته آزادي 1 लाख روپۍ مثال راوړه نو هغه بلا کم څه نه برابرې مزدوري به هم کوي او د مالدارانو تعالی وي چې تاسو باندې کم زکات دې کم صدقه او سره امداد وکړي چې هغه زر زر خلاصي کوي او مالک لاغه پیسې ورکړي ورکه دیتا د مال د الله غنا چې درکړې دیتا ستا ولا تکرهو فتياتکم علی البغاء دا و مقید زور مکوي په خپل وین زبانه د زنا دا د جاهلیت رد کوي جاهلیت کې به یو سړی غنی وینځي ساتلې نعوذ بالله اسلام چې نو خلکو کې غیرت چرته نو هغه کې به غیرت باز داسې وو چې وینځي به ساتلې وي او په کورونو به جنډې ول درولې وي چې په دې کور کې دونه خزيري وینځي او زناګانی کوي هغه باندې به باقاعده د میاشت پیسې کې خو دې تبدون راکې تبدون زناګانی کوه مال پیسې راوړه نو الله وی په خپل وینځو زناګانی مکوي بعض خلک خويندې او نونو باندې زناګانی کوي او هغه نه پیسې مال راکاو بس ته چرسکه هغه کوا دا حرام او ناروا دي دویمه دا ولا تکرهو فتياتکم فتيات نه مراد اصلي خويند مين دي زور مکوي په خپل نونو خويندو باندې علل بغاء د نکاح د نکولو ان اردنا تحسنا ک اراده دا غي د واده لور وای چې ما دي په واده ورکی او دې چې دینو نو ورکی ولی لتبتعوا عرض الحیات الدنیا دې د پاره چلټوي تاسو سامان د ژوند د دنیا دی وی چې مالدار سړی راشي نو هغه لبه ورکو مچنو کری انو کوي والا هغه زبدا سه خزه ګورما چې دا غیم نو کری انو هغه دې له تپوس ل ناراضي او ته وینا زبدا غیله ورکوما او په دې تمه کې نه ولیدا هغه ژوند تباہ کو زناګانو ته مجبور کړ دا سه ولی کې لتبتغوا عرض الحیات الدنیا ومن یکرهن او چا چې زورو ک په دې زنانو باندې فإن الله پس یقینا الله من بعد اکراههن غفور رحیم پس د اکراه د دینه بخنه کون ک مهربان دی د دې آیت په معنا ځان پوي کا یعنی سمانا یو وینځه د وینځه خو اختیار نه کنا مالک ورتوي چې مړه کوم دي کې زنا بکې او مال په پیسې راکې مجبور کړه اغه زنا وکړه نو هغه نه د ګناګار الله باغه ماف کی خدا مالک الله نه ماف کوي داسي وخزي خاوني مجبوره کوي نو خزه نه زنا جایز نه ده د تلاړه شپلار کړه د لاړه ځکه دا خو اصله ده خو که وجنی یو زنای په زور په وکړه د زنا نه ځان مرګ نه ځان بچ ک نو دا خزه نه د ګناګار وغه سړی خپلار وغه رشتہ دار به ګناګاری چې په زور په زناګانې کوي یا دی توبه وست پس د اکرام الله به ماف کی خو هغه رشتہ داري الله نه ماف کوي چې په زور په زناګانې کولې لقد ولقد انزلنا الیکم نو دا و قوانین ذکر کړل ترغیب قران ته په تحقیق سره لګلی دی منګه تا تاسو ته آیاتونه مبینات وضاحت کوونکی ومثلا من الذين خلوا او نمونی دغه کسانو چې تیر شوی دي من قبلکم تاسو نه پخوا او نصیحت دې د پاره د متقینانو تر دې زه پورې درې بابونه ذکر شو ورپسې سلورم باب را روان دي اب سبانی درس کرا شي واخر دعوانا الحمدلله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ربنا آتنا في الدنيا حسنة